خجی آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دا د ابراهیم علیہ السلام تذکرہ وا چې بوتان مات کړو یعنی ریاست چیلنج کو بوتان ماتول ریاست چیلنج کولو او د ریاست بنیاد د یو فرد په خواهش باندې و چې دا هغه فرد خواهش او دا هغه فرد مرضی به ماخذ قانونو اسلام کې ماخذ قانون قرآن او سنت دی د الله تعالی د طرف نه وحده د الله تعالی ذات هغه ساورن دی ساورن مقتدر اعلی دی نو په اسلام کې او په ملوکیت کې او په نور حکمرانوں کې دا فرق دی اسلام د الله تعالی د حاکمیت او د اقتدار اعلی خبره کوي هر پیغمبر د الله تعالی د اقتدار اعلی او د حاکمیت اعلی خبره کړې ده چې ساورنټي د الله تعالی ده په ملوکیت کې او په بادشاہت کې ساورنټي د یو فردي د بادشاہي اگر چې هغه بادشاہ هم لاندې د خلکو تابع ځکه قرآن په دې کې ډېرې اشارې کړي دي د څو بادشاہانو حکومتونه بادشاہانو تذکرې چې قرآن کړي دي نو هغې کې دا خبره هم کړې ده چې دا بادشاه هم هسې ځان ته دی ساورن وایي دی ځان ته مقتدر اعلی وایي چې زما مرضي قانون دی خو حقیقت کې دی هم بیا د بل چا د دایرې او د یو د چا نه څوک د ده نه چاپېره وي دی د چا په ګیره کې فرعون دی نو فرعون هم د چا په ګیره کې دی وایي فماذا تأمرون وی دا خدا موسی علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام تاسو د اقتدار نه محروم کین فماذا تأمرون تاسو څه حکم دی پته ولګېده چې فرعون هم دا پر ملأ باندې او پر سردارانو باندې ډایرک خپل حکم نشي چلولی په لاندې کمزورو خلکو یې چلی وجعل اهلها شیعا د مصر باشندگانې ډلې ډلې کړي نو یو ډله دا ده چې یستضعف طائفة منهم یو ډله پکې قصدن دباو ساتلی وه یو ډله دباو ساتلی په هغې به هغه خپله بادشاهي او هغه خپله حکمراني او خپله مشروطي دا به په هغې باندې ثابتوله او منله به پې ورنه چې کوم د هغه بیرونز چې ورته وایي بیرونز چې کوم د هغه درباریان نو هغه درباریان چې کوم دي هغه د هغه سره په اقتدار کې شریک وو ځکه وایي فماذا تأمرون زما خدا رایه ده خو ستاسو څه حکم دی دی داسې وایي بل بادشاہ چې دی د هغه تذکره چې قرآن کړی تا په صورت سبا کې ولیده چې هغه ملکه بلقیس ده ملکه بلقیس نو ملکه بلقیس هم چې دی هغه هم چې د سلیمان علیه السلام خط راغی نو هغه هم حقیقت کې ملکه ده او د هغې دا خیال دی چې ساورن زیمه مقتدر اعلی زیمه اختیارات زما دي و حقیقت کې د هغې اختیارات نه دي هغه وایي ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون ما كنت قاطعة یا ایها الملأ افتوني في امري سردارانو ما ته په دې معامله کې سب جواب راکې ما له څه مشوره راکې ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون زه چې یو فیصله کوم نو چې تاسو موجود یې نو علیکم ستاسو مرضي نه نو بیا زه یوازې فیصله نه کوم نو هغه هم دا چې هغه هم اقتدار د تقسیم قائل دی هغه ته هم پته ولګېده چې اقتدار یوازې د دې نه دی خو د نورو خلکو ورسره تقسیم او هغه درباریان ورسره باقاعده شریک دي پکې
هرقل ته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خط لاړو، هرقل په دې پوه شو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خو رښتینی پیغمبر دی، او سوالونه جوابونه چې وشو نو هغه ابو سفیان په خپله پته ولګېده چې دا خو پیغمبر دی، او د زړه ته خبره کوزه شوه. نو بیا په بله موقع باندې خلک راجمع کړل چې خو هم نه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره ومنو او د باندې ایمان راوړو، نو دا ملک به مو حکومت به مو باقي پاتې شي او جګړې به مو نه شي او صحیح حق خبره به مو شي. نو چې هغې بیا انکار وکړو او بغاوت اندازه شروع شوه، په دې پوزه کې خڼاری شوناری شروع کړو چې دا ته څه وی، خرشېدل په دې پوزه. نو دی وایي نه، وایي ما خو تاسو هسې ازمیلی، نو که دی په حقیقت کې بادشاه وی خو د ده به اختیار وکړه نه، نو دی بار ته بوځه که نه مړه بس دی به بادشاه وی که نه، چې بادشاه وی نو بیا خو به ده به خلکو ته ویلی چې زه منم، دا ما حکم دی، بس مسلمانان شئ مؤمنان شئ. بادشاه خو دغه ته وایي که نه دا ما خبره ماخذ قانون، نو دا څنګه بادشاه و؟ غریبانانو خلکو دپاره بادشاه و او درباریانو دپاره بادشاه نه و. چې کوم د ده د دربار خلک و د هغې دپاره دی حکمران نه و، هغه ورسره په حکومت کې شریک دي، او د عامو خلکو دپاره دی حکمران دی، او د عامو خلکو دپاره د ځکه خو قرآن دا وایي که نه چې مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، دا د جولاګي کور دی، دا چې سرداران او درباریان او دا راشي نو د هغه په دلتو کې دا کور اخوا دیخوا کي، هغې باندې دا اثر نه کوي، دا په لاندې غریبانانو خلکو باندې دا د دې دا بادشاهي چلیږي. نو دلته ابراهیم علیه السلام هم داسې کړي. ابراهیم علیه السلام در حقیقت د نمرود بادشاه دا حکمرانی چیلنج کړ، د سره دا منجوران او دا خلک ورسره ټول شریک وو. دا د ابراهیم علیه السلام پلار دی، چیف آفیسر آف د سټیټ دی، د ریاست لوی سربراه دی او لوی انتظامی افسر دی، نو خو ورسره شریک دی په دې کاروبار کې، او یوازې دی ورسره شریک نه دی، دا ټول دا د بوتانو دا منجوران ورسره هم شریک دي. نو ده په یو ګزار باندې چې د بوتانو له دا سرونه مات کړل او دی ټوټې ټوټې کړه، نو ګویا کې دا د ټول ریاست او د دې ریاست دا ټوله ساورنټي چیلنج کړه. چې چیلنج یې کړه نو هغې بیا وله اور بل کړو، نو بیا ورته وایي چې ده خو د اور د سېزلو نه بغیر بل علاج نشته، چې دی بلکل هغه ایرې ورکې شي. نو الله تعالی د هغې نه بچ کړو، چې بچ کړو نو فارادو به کیدا فجعلناهم الاسفلین، دی په اراده وکړه د سازشو، نو الله تعالی نو مونږ وګرځول دی اسفلین مغلوبو، مونږ دی کمزوري کړو، مونږ دی فیل کړو، مونږ دی رستو کړو. او ابراهیم علیه السلام د اور نه صحیح سالم راووت. الله تعالی ورته وی ورته وی چې ته پې یخشه کونی بردا و سلاما، او علی ابراهیم که علی ابراهیم نه ویل نو په ټوله دنیا کې به اور بردا و سلاما و، بیا به ډوپخول نه کولی، خو علی ابراهیم ابراهیم علیه السلام باندې یخش. او تفاسیر دا لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام کله د اور نه راووتو نو دا بادشاهان او دا ټول خلق دا ورته حیران شو، دا وګوره دا ورو راووت، بیا ورته وایي ستا خدای ډېر زیات زورور دی، نو د هغه په نوم باندې موږ قرباني کوو. نو ډېرې لوی لوی قربانۍ خلکو وکړې، بیا وایي چې ستا د دې رب د احترام کې موږ قرباني کوو. منې نه قرباني کوله، نن سبا مسلمانان هم مني خو نه، خو قرباني کوي، قرباني یو رواج جوړ شوی، قرباني هغه هم وکړه. وایي دا ستا خدای ډېر غټ دی، ته په دې اور کې بچ پاتې کړې، خدا خو غټ خو منلی نه. نو بیا چې کله دا واقع وشو نو بیا موسی ابراهیم علیه السلام روان شو، حضرت لوط علیه السلام هم ورسره روان شو. اوس چېرته ځي؟ نو هغه وخت کې الله تعالی ورته لا دا ویلی نه دي چېرته به ځئ. نو دی وایي چې انی ذاهب الی ربی سیهدین، زه روان یم د خپل رب په وینا. رب راته وایي چې دا دی پرېږده، دا کلی پرېږده ځه. نو ځمه چېرته به ځم؟ نو سیهدین، نو الله تعالی به راته لار ښیي. نو هجرت چې سړی کوي او خپل کلی پرېږدي، وطن پرېږدي، نو بل ځای کې خو څه داسې د مخکې نه څه چا ورته څه استقبالیت دروازې خو نه یې جوړ کړي چې راځه دلته کې ورسه مزېدار دی، خو ځي او بعد د خدای په توکل روان یې، نو چې څه لاره کې څه میلاو څه میلاوېږي نه میلاوېږي، څه به کېږي څه به نه کېږي، ژوند به څنګه تېرېږي، کوم ځای کې به تېرېږي، څه به خورو څه به څښو، څنګه به اوسېږو، بس روان یې. نو بس کلی په وطن پاته شو، ځي. نو
ذاهب الی ربی. نو ذاهب الی ربی معنا دا نه ده چې رب مې یو ځای کې دی په ځمکه کې او زه هلته ځمه. مطلب یې دا دی چې زه چې روان یم نو د خپل رب په وینا په وجه روان یم. د هغه د وجې نه مې دین کلی پرېښود. کني د ما خو کلی و، د ما خو پلار و، د ما خو کلی و، زه خو په هغې کې پیدا وم نو هغې نه چېرته ځم، وطن خو مې و. نو بیا یو دعا وکړه چې الله تعالی هغه کلي نه او د خاندان او د وطن نه او د هر څه نه خو راورک شوم، نو خدای پاکه بچی خو راله راکړي، اولاد خو راله راکړي. رب هب لی من الصالحین، ای زما رب ما ته وبخې من الصالحین، یو بچی چې هغه د صالحینو نه وي. نفس زوی نه چې ویې ګټمه چې عربو ته لاړ شي مزدوري کوي او ښې پیسې رالیږي، خو بد نر زوی په کار دی نو چې پیسې رالیږي. نه نه، رب هب لی من الصالحین. کم پیغمبر چې د اولاد دعا کوي نو هغه داسې دعا کوي. زکریا علیه السلام دعا کوي وجعله رب رضیه، وجعله ربی رضیه. الله تعالی بچی راکړي خو چې ستا خوښي. او دلته دی وایي رب هب لی من الصالحین، ماله بچی راکړي خو چې هغه د صالحینو نه. نو دا گویا کې ابراهیم علیه السلام د بچی دپاره دعا وکړه. نو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه ده. اسحاق علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ نه بعد الله تعالی دله ورکړو. نو گویا کې د اسحاق علیه السلام خو د الله تعالی د خپل طرف نه ورکړو، یا یې د قربانۍ په نتیجه کې ورکړو، یا د خپل طرف نه د انعام په وجه باندې ورکړو چې زه تا قرباني وکړه او تا یو زوی د حلالولو دپاره ته تیار شوې نو زه د بل زوی هم درکوم. نو گویا کې دا خو انعام شو. خو ابراهیم علیه السلام ته چې اسماعیل علیه السلام اول ځل ورکړی دی نو دا خو بطور دا خو د دعا په نتیجه کې ورکړی دی. خجی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده. ګورئ دا اشارات زه د دې دپاره کومه چې تا ته دا پته ولګي چې دا کومه مسله چې د ذبیح مسله ده او دا د علماو په منځ کې ډېره زیاته اختلافي ده چې ذبیح څوک دی، چې د ذبح دپاره پیش شوی نو دا څوک دی، دا اسماعیل علیه السلام دی که دا اسحاق علیه السلام. نو د هغې دپاره زه دلایل درته دا وایم چې دعا د ابراهیم علیه السلام د چا دپاره ده؟ د اسماعیل علیه السلام دپاره. نو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام دعا ده. او بیا اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړه د بیت الله د تعمیر په وخت کې دعا کوي. زه خوب دله درځي، د دله خوب ورځي د هغې کې واچوه زه ورشه. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو څه کوو؟ دعا کوله. وی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. موږ دواړه خپل تابعدار کړي او زموږ په اولاد کې یو امت مسلمه. او ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. نو بیا دا نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام د دواړو په شریکه دعا ده. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د عیسی علیہ السلام بشارت ما او د خپل بابا ابراهیم او د اسماعیل دعا یم. دعا نو دا حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د دواړو د دعا په نتیجه کې نبی علیه السلام راغلی. دا یو مسله شو. رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. نو موږ زیری ورکړو ابراهیم علیه السلام ته په یو هلک چې هغه حلیم بردبار دی، درون خویه دی، صابره دی. حلم درون خوی ته وایي، حلم بردباری ته وایي چې سړی برداشت کوي، او حلم دی ته وایي چې سړی صابري صبر کوي. غلام حلیم. دلته الله تعالی چې ابراهیم علیه السلام له دا زوی ورکړی اسماعیل علیه السلام نو دته غلام حلیم ویلی دی. وروستو چې بیا اسحاق علیه السلام ورکړی دی نو هغه ته غلام علیم ویلی دی. فبشرناه بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. په دې وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده نو دا په خپله د دې خبرې ثبوت دی چې د ابراهیم علیه السلام زوی نشته، او بایبل هم دا لیکلي دي، موجوده تورات کې هم دا چې د ابراهیم علیه السلام مشر زوی چې دی اکلوتا چې یوازې زوی و چې یو دی و بل نه و، نو هغه اسماعیل علیه السلام. خو بیا چې کله او دی لیکلي دي چې خپل
یا وده زوی حلال کا، نو بیا پکې وروسته د اسماعیل علیه السلام په ځای د اسحاق علیه السلام نوم ایښودی، نو دا خو بیا یو وده نه شو که نه. اسحاق علیه السلام چې پیدا کېدو نو ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام کم از کم د 15 سال خوا وشاو، ځکه چې د بایبل په خپله دا لیکلی دي چې ابراهیم علیه السلام پیدایش چې دی چې کله دا دعا یې کوله نو دی په دغه وخت کې د 85-86 سال دی چې د اسماعیل علیه السلام د پیدایش دعا کوي، او اسماعیل ولا نوم په دې وجه دی چې اسماعیل یا اشمعیل الله تعالی زما خبره واورېده، یعنی زما دعا یې قبوله کړه، نو زما د دعا د قبلېدو په نتیجه کې دا بچی مال راکړو. ایل په عبراني ژبه کې الله ته وایي ایل، او اسمع او اشمع دا عبراني او عربي یو بل ته داسې نږدې ده لکه دا کلداني او پښتو چې یو بل ته څنګه نږدې ده. د ابراهیم علیه السلام ژبه کلداني وه، نو د کلدانۍ چې څومره تاسو ته مثالونه ګورئ چېرته کې په دې کتابونو کې دا څومره ټکي راغلي دي نو هغه ټول به د پښتو ټکي ښکاري، نو داسې د عبراني او عربي ژبه هم یو بل ته نږدې ده. نو اسماعیل زما دعا الله تعالی واورېده او مال یې زوی راکړو، نو دی تقریبا د 86 سال په عمر کې دی. کله چې بیا د اسحاق علیه السلام زیری بیا الله تعالی نبی دغه له ورکوي ابراهیم علیه السلام لا، نو په هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 100 کاله خوا وشا دی. نو په خپله بایبل هم دا لیکلي دي، تورات دا لیکلي دي چې اولنی یو دوی زوی چې دی هغه اسماعیل علیه السلام، یعنی اسحاق علیه السلام دا قربانۍ دا کېدل په موږ څه بد خو نه لګي، اسحاق علیه السلام باندې خو زمونږ ایمان دی، هغه زمونږ د ایمان حصه ده. د اسحاق علیه السلام بې ادبي کول خو کفر دی، نو موږ دپاره خو داسې فرق نه پرې باسي چې یاره اسماعیل علیه السلام ذبیح دی او یا اسحاق علیه السلام ذبیح دی، ځکه دواړه پیغمبران دي، په دواړو باندې زمونږ عقیده ده، په دواړو باندې زمونږ دپاره خو دواړه قابل احترام دي، په دواړو باندې زمونږ ایمان دی. و خبره دا ده چې حقیقت څه دی، نو حقیقت دا دی چې ذبیح اسماعیل علیه السلام دی، او د اسحاق علیه السلام د ذبیح کېدو دا خبره چې کومه ده دا د یهودو د بني اسماعیل سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ضد او د حسد په بنیاد باندې دا نقطه میدان ته کړې ده، کني حقیقت داسې نه دی. حقیقت کې خبره دا ده محمد بن کعب قرظی، محمد بن کعب دا د بنو قریظه نو، بنو قریظه چې نبی علیه السلام وجل، نو دا محمد بن کعب په هغه وخت کې ماشوم کشر لکو، وایي زما معلومات یې وکړل نو ما کې د بلوغ څه اثرات نه ښکارېده، نو وایي چې زه دا پرېږدی، نو دی خو بیا مسلمان شو، لوی عالم محمد بن کعب قرظی. نو ده دا خبره کړې ده چې د عمر ابن عبدالعزیز په دربار کې د ډېر وخته پورې دی، خو په هغه وخت کې جوان عمر ابن عبدالعزیز د زمانې پورې بیا دی و، نو د عمر ابن عبدالعزیز په دربار کې یو یهودي راغی او هغه یهودي کې ناسته خبرې کولې، دربارونو باندې کې به یهودیان هم راتلو، عیسایان به هم راتلو او هغوی ورسره نرمي هم کوله. دا خو زمونږ د تاریخ حصه ده چې مسلمانانو د دې خلکو سره څومره نرمي کړې ده، او د دوی چې بیا کله وس بر شوی دی نو دوی د مسلمانانو سره څومره لوی ظلم او زیاتی کړی دی. نو دا یو یهودي دربار ته راغی، نو دلته په دربار کې دا بحث روانو چې ذبیح اسماعیل دی او که نه اسحاق دی علیهم السلام. نو هغه یهودي ورته وایي مسلمانانو تاسو خو ډېر سادهګان یې، نو هغوی ورته وایي چې ولې؟ وایي چې تاسو په دې باندې څه بحث کوئ، تاسو عجیبه خبره ده چې مسلمانان یې او تاسو په دې نه پوهېږئ چې ذبیح خو اسماعیل علیه السلام دی. دا خو په حقیقت کې یهودیانو د ځانه دا مسله جوړه کړې ده چې یاره په تاسو باندې دا خبره پیرزو نه ده چې د دومره لویه قرباني چې الله تعالی د هغې قربانۍ تذکره کړې ده په هر کتاب کې، آسماني کتاب تورات کې د هغې تذکره ده او په قرآن کې د هغې تذکره ده، نو دا د یهودیانو په تاسو باندې سود نه وه، نو دې دپاره یو شوشه پرېښوده چې دا ذبیح چې دی نو دا څوک دی؟ دا اسحاق علیه السلام دی. نو تاسو ولې دا دونه سادهګان جوړ کړي دي؟ تفسیر ابن جریر دا قصه لیکلې ده، امام ابن جریر طبری جامع البیان فی علوم القرآن، خاجی جامع البیان عن تعویل آی القرآن، او د قرآن مجید اشارات هم د دې خبرې دلالت کوي، اشارات. فبشرناه بغلام حلیم صابر، نو د صبر دا خبره د اسماعیل علیه السلام سره ډېره زیاته مناسبه ده، ځکه چې پلار ورته کله وایي چې ته انی ارا فی المنام انی اذبحک، نو دی بیا څه وایي
چې ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تبه ما بیا مومې چې زه د صابرینو نه یم. او قرآن په خپله ورته بیا وایي چې دی د صابرینو نه دی. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین، دی د صابرینو نه دی. او د چې پلار ته ویلي چې ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، نو الله تعالی ولا بیا د دې په بدل کې یو بل نوم هم ورکړ، صادق الوعد. نو ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام مبارک وی چې انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، دا صادق الوعد، دا رښتینی او د خپل وعده رښتینی کړه چې پلار ته وی چې ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. او دا صابرین بالکل، دا صابر بالکل د حلیم هم معنا ده. چې قرآن ورته اول ځل حلیم وي نو دوی زه به صابر یم، بیا قرآن وی دی صابر دی، بیا قرآن وی چې د چې وی چې زه صابر یم، نو د انه کان صادق الوعد، وعده رښتینی کړه. نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ثبوت دی چې دا حضرت اسماعیل علیه السلام دی. دویمه خبره بله دا ده چې قرآن درته دا وایي چې فلما اسلما چې دواړو دې خبرې ته غاړه کېښوده او تیار شو. حاجی نو دا د اسلام دا لفظ د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د دواړو دپاره دی، ځکه چې دی بیا کعبه جوړوي نو هغه وایي وجعلنا مسلمین لک، موږ دوه مسلمانان کې، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، زموږ په اولاد کې امت مسلمه را پیدا کړي. نو دا امت مسلمه دا لفظ چې دی دا خو بني اسرائیلو نه دی خپل کړی. بني اسرائیلو خو د دې امت مسلمه او د اسلام د دې لفظ نه هغه خبره یهودیت ته بوتله، هغې خو د امت مسلمه دا لفظ نه دی خپل کړی. دا د امت مسلمه لفظ خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کو، او د نبی علیه السلام چې کوم امت دی نو دی خپل کو. نو دا اسلما او امة مسلمة لک او فلما اسلما وتله للجبین، دا الفاظ هم د دې خبرې ثبوت دی چې ذبیح چې دی حضرت اسماعیل علیه السلام دی. دا دوه خبرې شوې. درېمه خبره دا ده چې قرباني خو د بچي ګران کار دی، بچي که لس مینو د هغې قربانول ګران کار دی. د عبدالمطلب لس زامنو او یو زوی به پکې که زما لس زامن پیدا شو نو زه به پکې یو زوی قربانوم. نو آخر کې خو عبدالله و د نبي علیه السلام پلار. نو چې عبدالله پیدا شو نو بس بیا وی چې دا به پکې دا لسم پوره شو، دا لسم خو به اوس حلالو من، دا به ذبحه کومه د خدای په نوم. داسې یو تصور یې په ذهن کې و، دا ما سره خدای په غټه نیکي وکړه نو بس پکې یو حلالو. نو خلک ورته راجمع شو، ورته وایي کم از کم دا عبدالله خو ما ذبحه کوه که نه. وایي نه دا په آخر کې دی نو دا به ځکه ذبحه کوم چې په ده خو لس پوره شو. وایي زه داسې چل وکړه چې کاهنان ورته راغونډ شوي، داسې چل وکړه، او سردار دی که نه سردار دی. نو څه چل خو خلق خو راغونډېږي، خلکو ته ورته وایي چې یاره جي دا ستا مدد خو پکار دی، د دې مصیبت نه خو تا ایستل پکار دي. نو بیا ورته کاهنان ورته وایي چې داسې چل به وکړو چې خیر دی یو خسڼی به واچو، خسڼی به واچو په جولی کې چې عبدالله حلال کو او که لسو خان حلال کو. نو بس چې سره وختو نو بس په هغې به عمل کوو. نو خسڼی چې واچو وی عبدالله راوته وایي ځه چې عبدالله به حلالو. وایي زه خیر دی داسې چل به وکړو چې اوښان به د لسو په ځای باندې څه کړو شل به کړو. نو بیا شل اوښان که عبدالله. نو خسڼی بیا راووتو عبدالله. وایي زه داسې چل به وکړو چې دا به دېرش کړو. نو بیا یې راویسته. نو وی عبدالله که دیر شو خان، وی عبدالله. نو خبره وی نه لس به نور زیاتو، نو دیر شو، نو څلوېښت، پنځوس، شپېته، اتیا، لس اتیا. وی زه داسې چل به وکړو چې آخري دا سل دي. نو سل اوښان اسم د یو سړي دیت دی، په عربو کې دیت د مخکې نه سل اوښانو. وی بس خو یا سړی او یا سل اوښان. وی زه بسم الله به وکړو، پر دې سل بسم الله یا ویله یا نه ویله، خو په دې سلو باندې به څه وکړو سل اوښان حلال کړو که عبدالله. نو خسڼی راوخته وی سلو خان. نو بس عبدالمطلب سلو خان حلال کړو او عبدالله پاتې شو. د دې وجه نه به نبي علیه السلام دا خبره کوله چې انا ابن الذبیحین، زه د دوو ذبیحینو بچی یم. یعنی زما دوه پلاران دي، یو قریبي پلار او بل بعید پلار، او دا دواړه د ذبح دپاره پیش شوي دي او بیا د دې ذبحه قبوله شوې ده او د دې په ځای باندې بیا د هغه په ځای باندې د مشر بابا په ځای باندې ګډ راغلی دی او د ما د دې نږدې پلار په ځای سلو خان راغلی دی. نو انا ابن الذبیحین نبی علیه السلام به دا وي. نو د دې نه بعد د دې دومره دلایلو نه بعد خو بیا په کار نه ده چې په دې کې څه اختلاف را پیدا شي.
حضرت عبدالله ابن عباس او بعض نور حضرات دا ویلی دي چې مونږ ته یاد دي چې د دې بیت الله کې به د دې ګډ چې کوم ګډ لال شوی و د جنت نه کوم ګډ راغلی و نو د هغې د اخکرې بلې بیت الله کې موجودې وي دا خو د حجاج ابن یوسف د زمانې پورې موجودې وي او چې کله عبدالله ابن زبیر باندې حجاج بن یوسف په زمانه کې حمله وشوه او بیت الله په توپونو باندې ویشتو وورې پکې ولګو او ارس لوړي بوړي ګډ وډ شو نو د هغې نه بعد هغه ښکرې مرکې شوې نو که چېرته اسحاق علیه السلام ذبیحي نو اسحاق علیه السلام ذبحه چې شوي خو هغه په شام کې شوي نو چې په شام کې شوي نو دغه ښکر دغه ګډوري هغه ښکران دلته څنګه راغله بیا دوه خبرې شوې درېیمه خبره دا ده چې که اسحاق علیه السلام ذبیحي او اسماعیل علیه السلام ذبیح نه نو دا د ذبح دا نظام بیا هلته په شام کې ولې نه دی جاري شوی دا دلته په بیت الله کې جاري دی دا مذبح او دا منا چې کومه ده دا قربانګاه دا دلته بیا په منا کې ولې ده البته په دې کې د بعض علماو اختلاف دی چې آیا دا اولنی د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام دا ذبح ته چې راسملولی نو دی په دې صفا مروه کې راسملولی و که دی په دې منا کې راسملولی و نو د بعض علماو دا رایه ده چې نه دا په دې څه کې و په دې مروه کې صفا او مروه په دې مروه باندې سعی ختم شي وی فلما بلغ معه السعی چې دا سعی د صفا او د مروه په منځ کې شروع شو نو بلغ معه السعی وی دې کې دا اشاره ده پکې تعریضات دي که نه اشارات دي نو د سره روان شو لوبو ته نمبر 1 او دویم دا چې دا د سعی هغه د احتتام ځای ته ورسېدو نو سعی د صفا نه شروع کیږي ان الصفا والمروه من شعائر الله نو د صفا نه مروه یو بیا صفا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 بیا 9 چې واپس راځي نو ختمیږي په څه باندې په مروه باندې نو وی دلته چې بلغه معه السعی یو معنا دا شوه یو دا چې د لوبو شو او بل دا چې د سعی او د صفا او د مروه په منځ کې چې خبره مروه ته ورسېده نو هلته خبره نو دلته وی چې انی ارا فی المنام انی اذبحک نو د ذبح ځای دغه خو بیا وروستو دا ځای تنګ شو په خلکو باندې قربانیان ډېرې شوې نو بیا چونکې د قربانۍ ځای بیا د یوازې حرم ځمکه د کعبه نه ده بلکې دا ټول زمین حرم دی ثم محلها الى البيت العتیق نو بیت العتیق دغه زمین حرم تم وایي هغه بیا یو مسله ده بیت عتیق قرآن دی بیت تم وایي بیت الله ته او بیت عتیق دی ټول ځمکې د حرم تم وایي خبره باندې پوه نه شوي او مسجد حرام او جماعت دی د میقات نه دننه چې دا کومې علاقې دي دې ته هم ویلی کېږي ګوره جعل الله الکعبة البیت الحرام نو دا خو کعبه شوه والمسجد الحرام مسجد حرام شو الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد او ثم محلها الى البيت العتيق نو نن سبا محل د شریعت د وینا مطابق څه دی منا ده نو منا په زمین حرم کې ده نو دا ټول زمین حرم بیت العتیق دی او ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نو حاضر المسجد الحرام معنا دا چې د میقات نه دننه نو پته ولګېده چې د بیت الله د حرمت د مواقیتو پورې دننه دا څه دی خور شوی دی نو معنا دا شو چې د بیت حرام اطلاق په دې کعبه هم کېږي په دې جومات هم کېږي په دې زمین حرم هم کېږي او د مواقیتو نه دننه چې دا څومره علاقه ده په دې باندې هم کېږي دا ټول مسجد حرام دی بل دلیل دلته دا دی چې تاسو ته ما د هغې ابتدا کوله چې اسماعیل علیه السلام چې کله پیدا کېږي نو د ابراهیم علیه السلام په دعا پیدا کېږي ارمانونه یې دعاګانې څومره دعاګانې کړي دي بیا څومره خوشحاله شوی دی چې مال الله تعالی زوی راکړو بیا یو دوی زوی دی که لس زامن مې نو یو پکې حلالول ګران کار دی خو چې بلکل یوي نو بیا خو د هغې ذبحه کول ډېر زیات ګران دي نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام باندې چې کوم ازمیخ کوي که نه نو د دې نه زیات د ازمیخ بل ځای نه شو کېدی چې پې کړی وی ګوره یو دوی زوی دی یو دی بوډام دی تقریبا 100 کالو د دې رسېدونکي څه کم 100 کاله عمر دی د 100 کالو یو سړی دی مسافر وطن یې پرېښی دی د کلي نه راغلی دی بې وطنه مسافر دی بوډا دی سپین ږیری دی یو زوی دی د خدای پاک نه ډېر په ارمانونو ډېر په دعاګانو غوښتی دی الله تعالی وله ورکړی دی بیا هغه زوی چې دی هغه دومره شو چې هغه د ده دپاره د منډو ترړو قابل شو نو بچی چې لا په غېږ کې د ګرځولي نو لا بیا هم څه مسلې خو چې بیا ورته ته وایې هلته ورشه او دروازې له ورشه او دا وکړه او هغه راوړه او دا او بیا پلار روان او دی ورسره روان یو منډې ترړې وایي نو خو بیا ډېر خوند کوي که نه سړی خو خوشحالېږي ورته ځکه خیر ماشوم رالوی شو
نو ورته بیا چې په دغه وخت کې الله تعالی د سړي نه دا بچی اخلي فرض کا نو دا غستو خو نور هم طریقې دي یاره خو وبا پې راغله او مړ شو او صبر وکړه نو بس ابراهیم علیه السلام په کتاب کې به لیکلی وی چې ابراهیم علیه السلام یو زوی و ما ته واغسته په وبا باندې مړ شو یاره جی حادثه وشوه د ونې نه را پرېوته ګټه پرې را پرېوته یاره ښکار له تلی و او بل سړي م ښکار کوه ده م ښکار کوه بس په غشي باندې دی ولګېده په خطا یې کې مړ شو څه وجه خو څه طبیعي مرګونه خو کېدی شي که نه نه په خپل لاس به رالی او په خپل لاس به سملی او په خپل لاس به چاړه راکاږي نو دا نه چې دا به مړ کېږي نو د بل چا د لاسه نو د بل چا لاسه مړ کېږي خو بیا هم دی بیا هم ډېر ګران کار دی یو بچی او د چا د لاسه مړ شي ډېر ګران کار دی برداشت کول خو نه په خپل یې راواله بیا دا حکم ورته څه نه کوي دا ورته په ښکاره وحي باندې نه کوي آیت ورته نه رالیږي پیغمبر دی خو بار به جبریل نه رالیږي چې شابه دا چلو کا بلکې څه چل کوي خوب ورته ښي خوب ورته ښي چې خوب ورته ښي نو په خوب کې خو دننه عام احتمالات خو ډېر زیاتي ځکه زمونږ پر خطبو کې به خلکو وي چې ابراهیم علیه السلام دا خوب 3 ځله ولیده حاجی مولانا شبیر احمد عثماني صاحب هم په تخفیر عثماني په حاشیه کې لیکلي دي چې دا 3 ځله خوب ولیده دا خبره د ما په زما ذهن نه مني 3 ځله لیدو څه مطلب دی یعنې څه شک و د ابراهیم علیه السلام په دې کې چې زوی ته خبره وکړي چې انی ارا فی المنام نو داسې ورته نه وایي چې انی ارا فی المنام 3 مرات بچیه 3 ځله مې ولیده نو څه دی خیال دی چې یو ځل ورته وایي چې انی ارا فی المنام انی اذبحک نو هغه وایي فانظر ماذا ترى نو یا ابت افعل ما تؤمر دا خو بابا ته د خدای حکم دی نو بچی چې دومره ماشوم دی چې هغه لا نابالغ دی تقریبا او د لوبو ماشوم دی نو هغه په دې باندې پوه دی چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو نو دا د خدای له طرف نه وحی ده نو 3 ځله ښودلو ته څه ضرورت او هغه په خطبو کې به وي 3م ځل چې حکم پتا کېږي د الله نه او ته نه منې اوس غواړې چې دې وسېزم ځیګر وایي ملایک پسې راغله او لمبې نیولې وه پکې او وی لړزان او هیبتناک له خوبه پاسېد ابراهیمو بل پکې دا لیکلي دي چې ځمکه د مخکې به زنګېدله لکه ټال او دیوال به لټینګ شي چې حلال کې اسماعیل و ابراهیم علیه السلام کعبه جوړوله او وایي دا ځمکه به داسې تاوېده درز او ده به جوړه او سبا چې به راغی بیا به په ځمکه پروت او زلزله به راغلې وه نو دیوال به لټینګ کې چې حلال کې دا د ځانه دا خبرې کوي تاسو دا کوم ځای نه دا خبرې ته کوي په خوب کې ورته ووې چې دا څوک نه وایي چې دا خو ښکاره د جبریل له طرف نه وحی وه نو بس بیا خو بله لاره یې خود ونه نه په خوب کې خو بله لاره هم کېدای شو چې والله عالم دا خوب زما واقعي داسې خوب ما لیدلی دی که نه مې دی لیدلی دا خوب مې لیدلی هم دی که نه دا خوب مې چې لیدلی نو داسې مې لیدلی و داسې مې لیدلی و نو دې کې خو دا احتمالات وو خو ابراهیم علیه السلام پکې دې څیزونو ته ونه کتل نه بس چې په خوب کې څه ولیدل وی دا کومه او بله خبره په دې کې دا ده چې ابراهیم علیه السلام چې دا بچی علالی نو الله تعالی ورته وایي قد صدقت الرؤیا تا خوب رښتیا کړ نو خوب خدا چې انی اذبحک زه دې علالوم نو علال خو یې نه کړ نو مطلب دا دی چې د خوب مطلب دا نه و چې زوی علال کا دا نه چې ما ته علال کړې او علال شوې او بدلاړې مړ شوې دا مې په خوب کې نه و لیدلي خو دا هم د عمل مې لیدلی او چې داسې مې ته را پرېستلی او علالو هم دی داسې نو او د دې مطلب دا و چې ته دې عمل ته تیار شه ته دې کار ته تیار شه اوس دا چې اخوا به دی حلالیږي او که نه به حلالیږي دا جدا مسله ده نو ځکه ورته الله تعالی وایي چې قد صدقت الرؤیا اصل کې مطلب د دې زوی وجل نه و بلکې مطلب د دې پلار او د دې زوی د قربانۍ ته آماده کېدل او تیارېدل چې الله تعالی دنیا ته دا وښیي چې د ابراهیم علیه السلام له چې ما کوم مقام ورکړی دا مې هسې نه دی ورکړی خپل زوی ته څوک مرګ ته داسې تیارېږي او بیا بچی داسې تیارېږي دا خبره شي بیا قرآن مجید دا زه ستاسو نه یو تپوس کوم او ما له اوس جواب مه راکوئ ځکه چې ما ډېرو لوی مولیانو ته دا ویلی دی او جواب یې نه دی راکړی او اوسه پورې مې په جواب د کلونو نه قرض دی پوه شو په خبره باندې نو تاسو ته یې ویم خو سوچ پې کوئ بیا به چې کله جواب راکړو نو را به یې کوي راله هغه دا ده چې دا قرباني د ابراهیم علیه السلام ډېره زیاته وه که دا قرباني د اسماعیل علیه السلام ډېره زیاته وه ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی او عظیم پیغمبر دی او خوب دلیدلی دی او ټیک ده چې بچی د ده دی خو د اسماعیل علیه السلام خو ماشوم دی هغه لا د دې فرایضو او د دې خبرو د پابندو نه د دې نه آزاد دی ماشوم دی نو چې ماشوم دی نو هغه
پلار ورته وایي چې انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچیه زه دې حلالوم دا خوب مې دی نو ستا څه خیال دی نو هغه وایي یا ابت افعل ما تؤمر بابا بس چې څه حکم دی کوه فورا بچی دې ارسه ته تیار شو چې دا بچی دې ارسه ته تیار شو حاجی اقبال پہ خبر کړې ده ویے فیضان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی داسې چلو مدرسه کې سبق ویلو ډېر کتابونه پورا تیار کړیو حاجی تربیت ول چا ابراهیم علیه السلام خو به کله کله د خواږه راته او په صحرا کې لوی شوی هلته خو سوم نه مکتب و نه مدرسه و نه داسې سو نه خو یو صحرا وه تشې اوبه وې ښکارونه وو پوه شي په خبره باندې او ماشوم دغه مور سره و د پلار سایه خو به وه خو کله کله به راته نو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا چا په دې پوه کړه چې د پلار طریقه دا ده د پلار د خبرې د منلو طریقه دا ده د پلار آداب فرزندی نه بلکې آداب بندگی زه به د اقبال نه د معافي وغواړم چې سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب بندگی دا د خدای د بندګۍ دا طریقه ورته چا وښودله نو د اسماعیل علیه السلام دا تذکره ولې نه کېږي ډېره زیاته چې دا تذکره خو ډېره کېږي څه دا نه وایم چې دا ولې کېږي دا تذکره ډېره پکار ده چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی حلالولو ته او ذبح کولو ته تیار شو خو دا تذکره ډېره نه وه پکار چې اسماعیل علیه السلام د دې ماشوموالي باوجود هغه د خپل ځان حلالولو ته تیار شو ګډوری هم په آسانه حلالولو ته نه تیارېږي په خبره باندې پوه شوي او اسماعیل علیه السلام داسې ښه په قلاره نو دا د اسماعیل علیه السلام په دې تذکره په دې حواله ولې ډېره نه کېږي حاجي په کار دا تذکره کېدی که نه دا سوال تاسو ته دی دا به بیا ما ته بیا ووایې ښه جي اوس راځه دی واقعي رب هب لي من الصالحين ای زما رب ما له وبخي او بچی د صالحینو نه فبشرناه بغلام حلیم نو موږ زیری ورکړله د یو داسې هلک حلیم چې هغه ډېر زیات صابر دی فلما بلغ معه السعی نو دا د ټولو نه لویه غټه قرباني ده مسافر سپینګیری د 100 کالو نږدې یو زوی یو واده وی او هغه د مسافرۍ په حالت کې پوهېږې په خبره او په خوب کې لیدل چې دا په خپل لاس باندې حلالوه نو واقعي نو دا د دې تذکره چې نه کېږي نو څه به کېږي د دې چې تذکره نه کېږي نو څه به کېږي ښه جي فلما بلغ معه السعی وایي د 14 کالو په دغه وخت کې د څو کالو نو د 14 کالو د 14 کالو ماشوم خو ایله دومره یي چې بس ځان لا په خپله باندې ډوډۍ موډۍ خوري او که نه منډې را منډې او څه په او ایله هغه سړی پې پوهېږي چې ځکه خیري سړی روان دی قال یا بنیه وی ای بچیا ای بچوړیا بنیه یا بنی نه ای بچیه نه یا بنیه یو دی بچیه یو دی بچوړګیه انی ارا فی المنام زبینم په خوب کې انی اذبحک چې تا حلالوما نو فانظر سوچ وکړه ماذا ترى ستا څه ګورې ستا څه خیال دی ستا پکې څه رایه ده مطلب دا دی چې د دې بچي اندازه د دې بچي امتحان لي الله تعالی خو د دې امتحان لي خو د دې بچي امتحان لي چې که دی په خپله دې خبره ته تیارېږي که نه زه بس همت او محنت کوم نو په تیاروم به او که نه تیارېده نو بیا به په زور باندې به ذبح کوم نو بس خدای خو حکم دی دا معنا یې دی نه تیارېده نو زه به نه کوم او هغه خطبو کې به دا و چې ابراهیم علیه السلام خپلې ښځې ته ووایي چې دا ماشوم تیار کا او دا چېرته بوزمه میله ده او چکرلی بوزمه او هغې ورته وایي چې دا وایي چې یو بیاسته او یو چاړه م ورسره راواله وایي چې په دې بیاسته او په دې چاړه څه کوې ځه که نه چېرته کې ده څه بانه مانه یې ورته وکړه چې هلته که چېرته ګډ مډه لال کړو نو هغه به م راوړو او دا به وکړو او دا به وکړو او بیا چې دا که نه بیا ورته وایي چې بس شابه او لاس خپو نه یې وتړه دی ته پکې څه تړلو ته پکې کم اجر او په خپله باندې اسلمه خجي انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال دی ویا ابت ای بابا افعل ما تؤمر کوا هغه څه چې تا ته حکم کېږي تا د الله تعالی طرف نه حکم دی نو کوه او زه به څنګه چل کومه ستجدني ان شاء الله من الصابرین ته به بیا مومې ما که الله تعالی غواړي ګوره ان شاء الله خو پکې وایي که نه
ان شاء ګران کار دی نو داسې هم نه کوي چې نه نه زه تکړه تیار یم بالکل نه دا خو د الله تعالی مرضي ده نو الله تعالی به الله نه به مدد غواړم ګران کار دی خو زه به ورته ځان ټینګوم نو ستجدني ان شاء الله من الصابرين تب بیا مومې ما که الله تعالی وغوښته من الصابرین د صبر کوونکو نه فلما اسلما ارکله چې دا دواړه پلار او زوی تیار شو اسلما تابعدار شو تابعدار خو د مخکې نه وو خو مطلب یې دا دی چې اوس په دې باندې عمل کولو ته تیار شو چې اوس راځئ چې اوس دا حکم سرته ورسوو راځئ چې اوس دا حکم سرته ورسوو فلما اسلما ارکله چې دا دواړه په خوشۍ او په خوشحالۍ باندې دې ته تیار شو دې د څه تیار شو جی دې قربانۍ ته تیار شو وتله للجبین او راوای چاو راسیم لاو دا بچه دا اسماعیل علیہ السلام للجبین په دې جبین باندې تله پر پښتو کې موي راوړی تلوم وی راوی تلو وی فلان کې راو تلو وتله راوای چاو یعنی راسیم لو راسیم لو خو مونږ تلول دی ته وای چې بل راوړو خو په بغره واچي او د خدا څخه نه د خدا راسم تله نو مطلب دا دی چې د پلار په خپل راسم لو دا په خپل دام یو یعنی دام کې دی چې بچی ته وی چې سم لنو هغه خو سم لاستو حاجی خدا پلار وای چې نه دا کار بم زکم زکه چې ما ته وی چې علالول به ته کې علالول ما کول سړی علالې نو هغه ګډ په خپل نه سمبلی خدای راسم لای چې سال علي نو دی راسم نو دې معنا دار چې دراسم لو تاسو دې انداز ته ګورئ کنه دې وتله او دیرا نسکور کو راسیم لو للجبین په اړخ باندې مسله دا د دلته چې جبین څه ته وایي جبین په عربی ژبه کې جبین تندي ته وایي دا تندی نه دی دې ته جبین وایي خو بیا داسې چل شوی دی چې د عربی ژبه نه د جبین لفظ چې فارسی ته راغلی دی او د فارسی نه بیا زمونږ بر صغیر ته راغلی دی نو بیا جبین څه ته ویلی کېږي جبین په اصل عربی ژبه کې دې تنبیزو ته وایي وایم دې تندي ته نه وایي څه ته وایي دې تنبیزو ته وایي دوه جبینین دي دام جبین دی او دام جبین دی جبین عن الیمین او جبین عن الشمال دا اډوکی نه دی دا ناتی دا چې کوم دغه راوتی دی دې ته جبینین وایي د دې ځای پورې دا ځای چې دی د دې نه واله د سر د دې حصې نه واله د ګیرې د دې حصې پورې دا ځای نه دی دا چې پښتو کې ورته موږ تنبیز وایو دا تنبیز دا جبینین دي خو چې دا لفظ د جبینینو د جبین دا لفظ د فارسی ته راغی او بیا د اردو له او د موږ پښتو له راغی نو بیا د دې نه تندی جوړ شو نو اصل کې دا لفظ دی دا د دې څه دپاره تنبیزو دپاره راځي تندي دپاره نه راځي پوه شو په خبره باندې امام ابن جوزی بغدادي لیکلی دي تا ته ما ګوره امام ابن جوزی بغدادي په 571 هجری کې وفات دی 571 هجری گویا کې د نن تقریبا څه د پاسه 800 کاله مخکې وفات دی او په هغه زمانه کې هغه ته دا پته لګېدلې چې ګوره ځینې خلک د جبین ترجمه څه کوي تندی کوي نو هغه د دې خبرې تصریح کړې ده چې وایي چې فسوار احد جبینیه علی الارض تله للجبین په دې جبین او په دې اړخ راواچو یا سملو نو فسوار احد جبینیه علی الارض نو یو جبین په دې ځمکه شو وهما جبینتان وهما جبینان جبینان دو دي والجبهه بینهما او دا په دې منځ کې چې د دې ته جبین نه وای دې ته جبهه وای دې ته تندی وای دې ته جبهه وای سیماهم فی وجوههم من التم خلق د وجوه ترجمه په جبا سره کوي هغه وجوه دي جبا نه دي والناس لا يكادون يفرقون بين الجبين والجبهه او د خلقو غم دار چې هغه د جبین او د جبهه په منځ کې فرق نه کوي هغه د جبین او د جبهه په منځ کې فرق نه کوي نو فالجبهه مسجد الرجل جبهه هغه ته وایي چې کوم باندې سړی سجده لګي دې ته جبهه وایي اول جبینان یکتنفانها او جبینان د تندینه دواړه طرفونه ته دي تندینه دا یو طرف او تندینه دا بل طرف دي دواړو ته سوي د تنبیز ته جبینان وي دا بنیادی خبره ده اردو کې او په پښتو کې نو د اردو نه پښتو چې کومه ده په خوانه ده نه په پښتو کې جبین څه ته ویل کېږي
تندی ته وایي کنه. د عبدالله دی او که د حافظ الپوري شعر درته یاد دی که نه دی یاد؟ وایي شم د ټیک د ثنا خوان که د جبین ستا، د کوم شي صفت به ښه وي په یقین ستا. ای سینه دې ښایسته کړې لونګین ده که سینې دې ښایسته کړې لونګین ستا. عبدالله دی غالبا. شم د ټیک د ثنا خوان که د جبین. ټیک په کوم ځای باندې؟ ټیک پېژنئ؟ ټیک هم لیدلی چېرته؟ ټیک په کوم ځای باندې؟ ټیک دلته یي که دلته یي؟ نو شم د ټیک د ثنا خوان که د جبین. مطلب یې دا دی چې په دې جبین د پاسه دلته ټیک پروت دی. نو د دې صفت وکم که د دې ټیک صفت وکم؟ او اقبال وی جبین پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. یو زمانه به راشي چې بیا به خلکو ته سجدې را یادې شي، اسلام به غالب کیږي. اور پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. بیا به د مسلمانانو تندي د حرم د سجدې سره څه شي؟ ځکه سجده خلک په څه لګوي؟ په دې ځای لګوي که په تندي لګوي؟ نو جبین څه ته وایي؟ نو دی وایي جبین په اردو کې جی په خبره باندې پوه شي. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. زما پر تندی کی ہوئی سجدے رسے پرڑے گی ترکاوی گی. نو دا جبین دے څه ته وایي؟ نو مولانا مودودی هم په دې لار باندې تللی دی. خبره باندې پوه شئ. ځکه د مولانا هم اردو ته کتلی چې په اردو کې خو جبین څه ته وایي؟ تندي ته وایي. نو مولانا هم دلته دا لیکلی دی چې دی په دې تندي نه سکور پرې باسو چې دا چاړه به پې د لاندې نه راکاږم چې زړه مې پې ونه سوځي. او زما د دې سره سخت اختلاف دی. خبره باندې پوه شئ. ځکه د جبین چې کوم دی دا تندي ته نه ویلی کېږي، جبین تنبیزو ته وایي. سړی چې شی حلالوي نو په اړخ یې پرې باسي. خجی وتله للجبین، وتله للجبین. اور وای چو یارا پریست یارا سیم لو. وتله راسیم لو دا اسماعیل علیہ السلام للجبین په اړخ باندې په یو تنبیزه په یو طرف باندې داسې او بیا پې چاړه راښکله. نو په دغه وخت کې د چاړې د دې راښکلو پر یو وخت کې چې دا څومره چاړه رالي او پسې بس الله تعالی ورته د بره نه آواز کوي یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. او په هغه خطبه کې پکې دا لیکلي چاړې پې راښکله نو چاړې پې کار نه کوو نو بل یې راواغېسته نو بیا چاړې د ځمکې نه راوبغوله او چاړې چک پک کړه. نو چاړې ورته وایي چې ته اوس ما نه خفه کېږې نه، خدای ما ته وایي چې مې حلاله او ته د ما نه خفه کېږې نو زه څه وکړم؟ خبره باندې پوه شئ. بس دې قصو ته پکې خو دا خو به یې خلک خامخا جوړول په هغه ورځ که نه، دا خو تاسو یې چې جاړئ نه. خلک به یې جوړول د اختر په ورځ. خجی وتله للجبین. او چې راسیم لو په دې اړخ باندې په دې یو تنبیزه. ونادیناه ان یا ابراهیم. اچھا تاسو دې ته اندازه لګوئ که نه، یو طرف ته د ابراهیم علیه السلام زړه او د اسماعیل علیه السلام زړه په دغه وخت کې څه وایي او دا کائنات چې ورته ګوري دا کائنات څه وایي. دا ځمکه او د اسمان او د هر څه چې ورته ګوري پوهېږي په خبره باندې که نه. دا فضا چې ورته ګوري، دا نور او سپوږمۍ چې ورته ګوري دا څه کوي چې دا څه کېږي دا څه کېږي. او بل طرف ته الله تعالی چې ورته ګوري چې دا زما بنده. الله تعالی نه خو څه پټ نه دي. د ابراهیم علیه السلام هغه کیفیت چې شاید چې ابراهیم علیه السلام ته هم دومره نه معلوم چې څومره الله تعالی ته معلوم دي چې دا مسافر بابا، دا مسافر سپینګیری چې دا یو بچی زما نه څومره په ارمان غوښتی دی او څنګه داسې ورته تیار دی او څنګه داسې فلما اسلما چې الله تعالی پې ګواه دی چې تیار دي. دا د بل چا خبره خو نه ده، خو د الله تعالی خبره ده. د بل چا رپورټ خو نه دی، خو د الله تعالی خپل رپورټ دی چې دا دواړه تیار دي او بچی را اچولی دی دا دی او ملاس دی او چاړه پې راکاږي. نو ونادیناه. اوس د اواز ورته څنګه وکړو؟ ممکنه ده چې فرشتې په ذریعه آواز وکړو، ممکنه ده چې الله تعالی براہ راست په خپل آواز وکړو او د ابراهیم علیه السلام واورېدو. دا اوس پته مونږ ته ونه لګېده چې آیا دا جبریل علیه السلام فوراً ورته آواز وکړو چې نه بس خبره ختمه، صدقت الرؤیا، بس خوب دې رښتیا کړو. او یا ورته الله تعالی په خپله خو قرآن خو صفا وایي نادیناه مونږ ورته آواز وکړو نو د الله تعالی به ورته آواز کړی. او ابراهیم علیه السلام بس
په دې پوه شو د خدای پاک خبره ده ونادیناه ان یا ابراهیم او موږ ورته आवाज وکړو چې اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا بشکتا رښتینه که خوب قد تحقیق سره بشک بشوبه اس خبره پکې پاتې نه ده اس شک او شوبه پکې پاتې نه ده قد صدقت الرؤيا بشکتا هغه خوب رښتیا کو تا خوب صحیح کو انا كذلك نجزي المحسنين موږ داسې بدله ورکو محسنینو نیکانو خلقو ته دلته کومه بدله ولا ورکړه انا كذلك نجزي المحسنين وای دې ته سوچ کوا مطلب دا دی چې دا ابراهیم علیه السلام چې د دې ته تیار شو نو الله تعالی د دې خبرې ورته بیان وکړو الله تعالی د دې خبرې سو کو اظهار وکړو چې زه په دې گوایم چې تا رښتیا کو خوب دا لګه بدله ده د الله تعالی گواهی د یو بنده لپاره او د یو بنده د تصدیق او د صداقت لپاره او د بنده د قربانۍ لپاره د الله تعالی په خپل گواهی د دې نه غټه بدله بل صحیح انا كذلك نجزي المحسنين یقینا موږ داسې بدله ورکو عمل کوونکو ته ان هذا لهو البلاء المبين بشک دا ډېر لوی ازمایښت وو دا ډېر غټ ازمایښت په خبره باندې پوه نه شوې دې ته غټ ازمایښت وای نو په داسې حالت کې د قسمه پرسۍ په حالت کې په داسې ضعف کې په داسې کمزورۍ کې په مسافرۍ کې یو بچی او په خپل لاس را پرده او په خپل لاس یې لاله ونو دا خو بلاء المبین دا معمولی خبره خو نه وه ان هذا لهو البلاء المبين بشک دا او ازمایش المبین په ښکارا او په ډاګ ډېر غټ ازمایش نو بیا وفدیناه بذبح عظیم او موږ د په بدل کې ورکړ ابراهیم علیه السلام لا یو قربانی ذبح چې هغه د علالیدو د پاره وا خبره خو د علالیدو روانه ونه نو د علالیدو د پاره وا عظیم چې ډېره لویه قرباني وا قرباني خو لویه وا او که څومره وا خو په دې معنا باندې لویه وا چې د دې قربانۍ دا رسم او دا عادت چې دی که نه دا ډېرې لوی قربانۍ ته ورسېده اوس په لکونو قرباني هر کال کېږي نو داسې قرباني بل چا نه ده کړې چې د هغې یاد دی په لکونو په قربانۍ باندې تازه کېږي نو په دې معنا او دغلته خو دا قرباني وه خو عظیم القدر وه په دوو معنو کې عظیم القدر وه یو دا چې د چا په بدل کې وه نو هغه ډېر لوی د قدر مالک و او لوی د قدر خاوند او بل دا چې دا قرباني داسې نه وه چې هغه ځای نه یو ګډ راونیسه او الله لیکه ته مړه خیر دی دغه ځای نه به د دنګل کې ډېر شی ګډان دي نه دا د جنت نه راغلی دی او چې د جنت نه ګډ راغلی دی نو جنت ګډ مري څنګه او خلک یې خوري څنګه او چې خلک یې وخوري نو بیا هغه خلک بیا مري څنګه نو وایه دا چې دنیا ته راشي بیا د دنیا مزاج بدل شي بس بیا دلته مزاج بدل شي دا و د جنت ګډ خو چې دنیا ته راغی نو د دنیا هغه ټول اثرات ورپورې ونښته د دنیا اثرات ورپورې ونښتل د دنیا اثرات ورپورې ونښتل نو بیا څه چلو شو نو بیا خلکو خوړم شک شو که نه او بیا علالیدوم او بیا د دنیا هغه د نورو څاروو چې کوم خویونه او عادتونه وو یا د څاروو چې کوم مزاجونه وو نو هغه مزاجونه هم پکې پیدا شو پاتې شو دا خبره چې بجلیګر مولوي صاحب د خدای پاک وبخي وی چې دا ګډ چا وخوړه دا خو څه خبره نه شوه خو چې په هغه زمانه کې څو خلک وو نو هغه وخوړل ستا نیکه چې ګډه لال کړی و نه چا وخوړه ستا نیکه هم چېرته ګډه لال کړی و نه چا وخوړه په هغه وخت کې کوم خلک وو هغه وخوړل وفدیناه بذبح عظیم او موږ وله په بدل کې ورکړ د اسماعیل علیه السلام سم وله ورکړ بذبح عظیم یو مذبوح یو قرباني ډېره لویه یو قرباني هغې ته ذبح ولې ویلی دی چې دا د ساتلو دپاره نه و چې دا بچی دا ګډوال او دا جنت ګډ دی ځان سره ساته او اسماعیل علیه السلام به ورسره لوبې موبې کوي خوشحالي کې به ورته دا ما په ځای راغلی دی نه ساتلو دپاره نه دی ذبح دا د حلالولو دپاره دی بس حلالې کسي ده وفدیناه بذبح عظیم او لوی دی نو لوی معنا دا نه دی اتي عمره دی قدر لوی دی او دا رسم ډیر لوی رسم روان شو چې دا به بیا د قیامت پورې دا رواني بیا وترکنا علیه فی الاخرین او پرېښو د موږ د ابراهیم علیه السلام په باره کې په رستنو خلکو کې دا خبره سلام علی ابراهیم سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې كذلك نجزي المحسنين دا سے من بدل ورکو خامل کون کو تا انه من عبادنا المؤمنين بشک دې زموږ د بندگانو نو چې کوم ایماندار دي وبشرناه باسحاق
اوس وایي چې وبشرناه باسحاق د قربانۍ نه بعد وایي چې موږ زیری ورکړله د اسحاق علیه السلام. نو د اسحاق علیه السلام زیری. او بل یو دلیل د اسماعیل علیه السلام د مذبوح کېدو دا هم دی چې د اسحاق علیه السلام زیری الله تعالی بل ځای کې ورکوي نو و اسحاق و یعقوب نافله ورسره وایي. نو اسحاق علیه السلام مې دله درکړو او بل ورسره به یعقوب علیه د هغه بن وسیم کېږي. دلته مسله دا ده چې دلته زمونږ په اهل علمو کې ډېر عجیبه غوندې خبرې دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله خو د دې قایل دی چې ذبیح اسماعیل علیه السلام دی. خو ابن جریر طبری چې دومره لوی مفسر دی او دومره لوی امام المفسرین دی او قاضي عیاض الشفا والا مشهور عالم دین د سیرت او د تاریخ ډېر ماهر چې په سیرت باندې الشفا فی حقوق المصطفی هم لیکلی د مشهور کتاب دی. دا دواړه د دې قائل دي ابن جریر طبری او دا قاضي عیاض د دې قائل دي چې نه ذبیح څوک دی اسحاق علیه السلام دی. او امام سیوطي رحمه الله پکې دومره کنفیوز شوی دی چې هغه وایي چې د دواړو طرف ته دلایلو ته ګورم نو زه خو څه فیصله نشم کولی چې اوس په دې کې ذبیح چا ته ویم و یاره بس خدای ته به پته چې کوم یو ذبیح دی. خبره باندې تاسو ورسېدئ. امام ابن جریر طبری د دې دلیل لکه فرض دا دلیل دی دې دلیل جوابي کړی دی چې قرآن خدا وایي چې اسحاق علیه السلام سره د هغه نه بعد بیا یعقوب علیه السلام زوی دی. نو چې زوی دی نو دا به څنګه ذبیح کېږي؟ هلته خو د اسحاق علیه السلام د زوی بشارت هم راغی چې دې زوی له به زه زوی هم ورکوم. نو بیا د دې خبرې څه معنا شو دی حلال که لکه چې مخکې خو ویلي زوی وله. نو امام ابن جریر طبری د دې دا جواب کړی دی چې نه وایي دا زوی به د اسحاق علیه السلام شوی او یعقوب علیه السلام به پیدا شوی او د هغې نه پس به د اسحاق علیه السلام د حلالولو ورته خبره کړې دي. نو قرآن خو دا وایي چې فلما بلغ معه السعی چې د لوبو شو. نو څه مطلب دی چې سړی پلار شي نو د لوبو شي چې پلار شي خو د لوبو زمانه یې لاړه شي بیا او بغه مخته شي. د لوبو زمانه خو هغه یي چې وړوکی لا بالغ هم نه وي. نو د دې نو بهرحال امام ابن جریر طبري چې جوابونه کوي راکوي خو داسې ډېر خوندور جوابونه نه دي د ده د شان نه ډېر کم دي دا جوابونه. خبره باندې پوه شئ. درسته خبره دا ده چې د قرآن دا دومره اشارات چې کوم دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې ذبیح څوک دی دا اسماعیل علیه السلام دی. او امام سیوطي رحمه الله پکې هغه وایي زه پکې نو بس دایي نو لوی لوی علما یي خو دا ضروري نه ده چې په هره مسله دی هماغه شانې شرح صدر پیدا شي. بس دا خو د الله تعالی نظام دی. بس چاله په یو مسله کې شرح صدر ورکړي چاله پکې ور نه کړي نو د هغې په لویوالي باندې اثر خو نه پرېوځي. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين او زیری ورکړه موږ دله د اسحاق علیه السلام په باره کې چې دی به هم نبي او پیغمبر به یې د صالحینو نه به وبارکنا علیه وعلى اسحاق. دې نه خو داسې معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام د دې قربانۍ د قبلېدو په نتیجه کې بطور انعام الله تعالی دله اسحاق علیه السلام ورکړو بطور انعام یې وله ورکړو. والله تعالی اعلم. وبارکنا علیه وعلى اسحاق. وګوره بله خبره وبارکنا علیه نو علیه معنا دا ده چې دا د چا بیان شوی دی نو دا بل څوک د اسحاق نه دی که نه. دا چې د ذبح بیان د چا وشو دا بل که نه نو بل څوک خو اسماعیل علیه السلام. وبارکنا علیه وعلى اسحاق او برکت واچو موږ په دې اسماعیل علیه السلام باندې او په اسحاق علیه السلام باندې په دواړو. ومن ذریتهما او د دې دواړو په اولاد کې محسن خامل کوونکی هم دي وظالم لنفسه او ظالمان دي په خپل ځان باندې ظلم کوونکی هم دي مبین په ډاګه. نو مطلب دا دی چې الله تعالی د دې دواړو زامنو نه نسل وچلو. د ابراهیم علیه السلام دا دواړه زامن چې دي بارکنا علیه وعلى اسحاق یو نسل دلته د اسماعیل علیه السلام نه وچلو نو د هغه په بچو کې ظالم محسن و ظالم لنفسه مبین شته او بل نسل الله تعالی د اسحاق علیه السلام نه وچلو نو د هغه په اولاد کې محسن و ظالم لنفسه مبین شته. او د دې معنا هم هغه ده چې کومه معنا په سورة بقره کې وه چې لا ینال عهد الظالمین چې یو طرف ته دې خبرې باندې تاسو مه نازېږئ نه دې په بني اسرائیل نازېږي او نه دې په د مکې د مشرکین نازېږي چې یاره موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو نو موږ چې هر څنګه چې یو خو موږ غټ خلک یو. نو د پلار په غټوالي باندې ته نه غټېږي ځکه د پلار په دې بچو کې قرآن د مخکې نه ویلي دي چې دې کې خم دي او بدم دي. نو ته پکې که ښه شې نو ښه شه او که نه ښه نه نو بیا په دې نه ښه کېږي چې ته د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې. او دویم پکې دا خبر هم ده چې که اولاد ناکاره شي
نو د پلار په مقام باندې فرق نه پریوزي که اولاد غلط شي نو دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې دا پلار یې ښه سړی نه و دا بچي ځکه خراب شو نه بس پلار د پلار خپل عمل نه او د بچي خپل عمل دی نو د ابراهیم علیه السلام اولاد دی نو بني اسرائیل هم اولاد دی او دا د مکې ابو جهل او ابو لهب هم اولاد دی نو د دې په وجه باندې خو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام باندې اعتراض نه راځي ومن ذریتهما او د دې دواړو په اولاد کې محسن خامل کوونکی مشتا او ظالم لنفسه او ظلم کوونکی په خپل ځان مشته مبین چې ښکاره ظلم کوي په خپل ځان اوس بل واقعه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دا سورۃ الصافات کې تاسو ته ماوي چې نبی علیہ السلام ته بداوي چې یو ځل بستا دا خبره غلبه راځي به تعالی دا د دې صورت بنیادی مضمون وکړه چې یو غلبه په پتا باندې د غلبې یو دور برازي تعالی هاني ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون نو بیا د ابراهیم علیه السلام دا تذکره دې د پاره وشوه تا ته ما مخکې دوه چې یو په دې وجه وشوه چې د مکې د خلکو ته وایي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام نوم اخلي خدای په لار نه روان او دا پیغمبر هم په نوم اخلي خدای دغه په لار روان دی نو دا محسن دی او تاسو ظالمان دي نو الله تعالی د ظالمانو مرګره نه دی د محسن مرګره دی نو د محسن مرګره دی نه یو ځل به دا مرګرتیا تا تخکاره شي اوس یو بل خبره بیا د یو بل چا تذکره کوي او الته بیا دا وایي چې هغه د کرب نه خلاص کو نو هغه کې هم دا پیغامي چې ګوره موسی علیه السلام او فرعون نو الله تعالی د موسی علیه السلام مدد او مرګرتیا او مرسته وکړه او د فرعون تباہی وشو د هغه نسل ختم شو او دلته قرآن دا عجیب خبره کوي کنه ومن ذریتهما محسن وظالم چې ګورئ د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې یوازې ابراهیم علیه السلام خو نیکه نه و د ابراهیم علیه السلام خو یو او بیا وروسته دوه زامنو نو د دوه زامنو نه دومره لوی نسل جوړ شو چې دا عرب هم ډک کړل او دا ټوله دنیا یې قبضه کړل او دا بني اسرائیل کم ځای ته ورسېدل او حکومتونه کم ځای ته ورسېدل او شام او روم یې واغستو نو په دغه زمانه کې چېرته بل پلار نه وسه او د هغه به چېرته نور زامن نه وسه نو د هغوی هغه نسلونه څه شو نو دا خو د هر پلار نسل خو داسې نه که نه ډېر پلاران داسې راغله او تیر شو او ډېرې زامنو او ډېرې قبیلې هم وې او لاړه پته یې مو نه لګېده نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم مخالفین او دشمنانو نو ولې د هغوی زامن نه وسه او د هغوی د زامنو به زامن نه وسه نو د هغوی نسلونه خو داسې ونه چلېده نو هغه ابراهیم علیه السلام چې خلکو څه ته اچولی اور ته اچولی هغه ابراهیم علیه السلام چې خلکو د کلي نه ایستلی چې د کلي نه لاړه او بل ځای کې په مسافرۍ کې وخت تېر کو نو هغه الله تعالی دومره عروج ورکو نو تاسو کو دا خیالي چې موږ د پیغمبر د کلی نه وباسو څنګه چې دا خلک شړلې دي چرته او مجبور دي او تللی دي حبشو ته هجرت کړي نو دا به ورک شي نو ګوره په دې خیال باندې مخوشالېږي چې دا به ورک شي ابراهیم علیه السلام خو خلکو په خپل ځان کې په خپل خیال کې ورکو حاجی فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین اسفلین نو دا ورکول او شتکول چې دی دا ستاسو په اختیار کې نه دي دا ورکول او شتکول د الله تعالی په اختیار کې دي کني په هغه زمانه کې نور خلک هم یوازې د ابراهیم علیه السلام اولاد خو نه بادشاهان هم ډېر د ډېرو زامنو باباګانو پلارانو ناس شو نو بله واقعه ولقد مننا علی موسی و هارون بېشکه احسان کړی مونږ په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې مننه یاره جی ډېره مننه ولقد مننا نو دا مننه دا مننه د دې مننه نه جوړه شو ولقد منننا او بېشکه مونږ ډېر احسان وکړو علی موسی و هارون په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم مونږ دې دواړه خلاص کړو د دې قوم هم د لوی غم نه نو بیا چې د مکې مشرکانو تاسو غم یې غم او دا پیغمبر علیه السلام به مونږ د دې غم نه خلاصو څنګه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم د غم نه خلاص کړیو دا اشارات دي که نه خجی من الكرب العظیم ونصرناهم ومونږ د دې مدد کړی او فکانو هم الغالبین نو دی غالبو نو موسی علیه السلام ته وګوره او هارون علیه السلام ته وګوره او د دې مقابل کې فرعون ته وګوره نو د مکې سردارانو ته وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم داسې کمزوری نه دی لکه په مصر کې چې موسی او هارون څنګه کمزوري و علیهم السلام
دا محمد صلی الله علیه وسلم خدای نه ډیر کمزور نه دی او ابو لهب او ابو جهل او امیہ او ابی او اخنس او بلتا او ابو لهب ته وی چې تاسو خو دومره غټم نه لکه فرعون چې څومره غټو فرعون او حامان چې څومره غټو نو چې هغه غټ فرعون او حامان ته ما اغیله ما شکست ورکړه د دې موسی علیه السلام مدد مې وکړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه ډیر کمزور و نو دی محمد صلی الله علیه وسلم نه خو تاسو غوندې ملکوټو باندې زه غلبه ورکول څه دومره غاړه خبره خو نه ده چې ما موسی علیه السلام له په فرعون غلبه ورکړې وه نو ته خو ورکوټی ملګې غونته کې له د دې مکې ملګې خو د مصر غټ بادشاه و فرعون ونجیناهما قومهما من الكرب العظیم او موږ دې خلاص کړو د دې قوم د ډېر لوی غم نه هلته غم دا و که نه فرعون غمو د فرعون هغه نظام غمو حاجی یوازې فرعون نو ابو لهب او ابو جهل هم غم دی او په مکه معظمه کې د شرک د غلبه هم غم دی دا غم دی که نه د مؤمن دپاره خو د کفر غلبه د کفر نظام د بېدینۍ نظام د ظلم نظام دا نظام غم دی که نه دا خلک هم غم دی ظالمان او دا نظام هم غم دی نو د دواړو نه مې خلاص ونصرناهم موږ د دې مدد کړو فکانو هم الغالبین نو دی غالب بیا واتیناهم الكتاب المستبین او دې موږ کتاب ورکړو بیان پڑھاګا نو پیغمبر لم موږ کتاب ورکړو هغه دواړو لم کتاب اتیناهما دواړو لم ورکړو نو کتاب موسی علیه السلام له ورکړو نو موسی علیه السلام له ورکړو هارون علیه السلام هم پیغمبر وکړه نو د دواړو د پیغمبره یعنی په هغه وخت کې څنګه چې یو کتاب پیغمبر ته ملاو شي او هغه د پیغمبر دا کتاب تشریح کوي دا شریعت بیانوي نو داسې بیانونکي خو یوازې موسی علیه السلام نو هارون علیه السلام هم بیانونکي وکړه هغه ته هم دا حق د کتاب تشریح وکړي د الله تعالی له طرف نه د پیغمبر په حیثیت که نه یو د غیر پیغمبر تشریح ده که نه نو هغه خو مستند نه که نه د غیر پیغمبر تشریح خو داسې مستند نه چې په هغه ایمان راوړي که نه هغه به د دلیل په بنیاد خبره کوي او پیغمبر خو د سند په بنیاد خبره کوي وهدیناهم الصراط المستقیم او دې دواړو ته موږ ښودلي وو سمه لاره نو سمه لارې ورته ښودلې وه که نه نو سمه لارې ښودل چې دي نو دا خو د مرګه پورې دي د جنته پورې سمه لار ده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله جنتیان جنت ته لاړ شي نو هلته به وایي چې ښه ده چې الله تعالی راته دا هدایت وکړو نو هدایت خو د جنت د داخلېدو پورې دی د هدایت خو ډېرې مراتب دي وهدیناهم الصراط المستقیم او توفیق ورکړی موږ دې ته ښودلې وه موږ دې ته سمه لاره وترکنا علیهما فی الاخرین او پرېښود موږ د دې دواړه په باره کې په وروستنو خلکو کې څه سلام علی موسی و هارون سلام دی موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې د موسی علیه السلام موسی ذکر کېږي نو خلک موسی نه وایي څه وایي موسی علیه السلام چې هارون وایي نو څه وایي هارون علیه السلام او دا څوک وایي نه دا ته ورشه ته دغه ته ورشه سیناګاګ ته ورشه چېرته کې فلسطین کې او په دغه کې په شام کې یو سیناګاګ ته ورشه یا په امریکا او په برطانیه کې یو سیناګاګ ته ورشه د یهودیانو عبادت خانې ته ورشه هلته موسی سره علیه السلام وایي هلته د عیسی سره علیه السلام وایي هلته د هارون سره علیه السلام وایي دا سره مسلمانان وایي امت مسلمه وایي ورسره په خبره باندې تاسو پوه شئ هلته خو هغوی فلمونه په دې لندن کې د عیسی علیه السلام یو فلم جوړ کړی څو کاله مخکې یو مذاق او یو عشقیه غوندې قصې د هغه سره او د یو ډم د هغه کردار ادا کړی و پوه شئ په خبره باندې یو ډم یې راوستی و چې د عیسی علیه السلام کردار ادا کړي او دې عیسایانو به ټول کته د خندال به پروا یې نه ساتله دا ظالمان دغه پیغمبر پروا مسلمانانو په دې احتجاج وکړو چې دا عیسی علیه السلام خو زموږ د ایمان حصه ده او دا تاسو دلته کې دا په ده باندې دا ته کومې نخرې جوړوئ تاسو د کلي هلک نعوذ بالله یو لوپر هلک چې څنګه د په کوڅو کې ودرېږي جنکو ته تاسو خو د داسې هلک جوړ کړی دی نو مسلمانانو احتجاج وکړو د مسلمانانو د احتجاج په نتیجه کې هغه فلم بند شو عیسایان خو دغه یو کته دا چې دی د پیغمبر علیه السلام په باره کې کومې خاکې جوړې مطلب یې دا دی چې دی چې د پیغمبرانو سره کوم تعلق دی نو څه تعلق هغې کې خو هغه روحانیت ختم شوی دی د دې خو همدغه کاروباري تعلق دی دا اوس کوم کاروباري تعلق دی هر باندې د دې چې دا کوم سیسټم او دا نظام دی د تعلیم دا نظام دغه نظام تعلیم کې د استاد او د شاګرد څه تعلق دی په دې جدید دنیا کې په دې جدید یونیورسټو کې د استاد او د شاګرد څه تعلق دی
ما یو ملګری دی نو څه ګمراه غوندې دی خو بهرحال دی نو هغه ماته یو ځل وایي چې تا په مدرسو کې هم سبق ویلی دی په یونیورسټۍ کې هم ویلی دی نو دې دواړو څه فرق دی نو ما ورته چې په دې دواړو کې غټ فرق دی وایي څه مې په دې کې دا فرق دی چې په مدرسه کې د سړي استاد وي نو چې هغه تذکره کوي نو دا زما استاد دی او چې په سکول او کالج یونیورسټۍ کې نو هغه وایي دا مې استاد پاتې شوی دی بس استادي هم پاتې شو یونیورسټۍ هم پاتې شو استادي هم پاتې شو دا مې استاد پاتې شوی دی بس خبره ختمه ده پاتې شوی دی دلته په مدرسه کې پاتې کېږي نه وایي دا مې دی استاد نو هغه وایي او که نه وایي یاره وایي ما ته هم یو خبر را یاده شو مې څه وایي زمونږ چې کله په یونیورسټۍ کې سبق وی نو وایي یو هلک د پلار سره یې ورانه وه نو وایي مونږ هغه پلار او زوی روغه کوله پلار او زوی روغه کوله نو هغه زوی ته هم نصیحتونه کول نو ما ورته نصیحت کو بل ملګري به ورته نصیحت کو نو هغه بل ملګری ورته په نصیحت کې وایي چې بې ختلي آخر پلار دې پاتې شوی دی روغه ورسره وکړه وایي دلته ما وایي دا چې دا پکې لا بله بې ختلي آخر پلار دې پاتې شوی دی نو دلته پلار هم پاتې شوی نو مې دغه فرق دی نو دا فرق ولې دی ځکه چې هغه د مشرۍ او د کشرۍ دلته خلکو له تعلیم ورکړه پلار ته وایي چې د بچي سره دوستي وکړه بچي سره څه وکړه دوستي وکړه د بچي سره نو د بچي سره چې دوستي وکړي نو بیا د پلاروالی او د زویوالۍ او فاصله څه شوه نو دا د یورپ نظام دی په خبره باندې پوه شي بچي سره دوستي وکړه چې پلاروالی دې ختمه شي او پلار پوهېږي په خبره باندې پلار ته وایي چې نه ته داسې مه کوه چې ته دې بچو باندې بس پرېږده اوس پرېږده خپلې خوښې ته پرېږده او ته ورسره خامخا چې خبره کوې نسي په سویه او په برابرۍ ورسره خبره کوه شاګرد سره چې خبره کوې نو شاګرد باندې زور مه کوه شاګرد ته داسې مه وایه چې ته بس ټیک ته د هغه خپله خوښه ده او شاګرد سره هم ځان داسې برابرۍ سره داسې پکې مه کوه چې زه پکې استاد یم نو احترام څه شو نو ادبیات نو چې اخلاقیات او ادبیات او د مشر او د کشر خبره لاړه نو انسانیت څه شو نو حیا څه شوه نو مطلب هم دغه دی نو بیا د پیغمبر سره هم بیا داسې کوي بیا پیغمبر باندې فلم جوړ کړي نو بیا هغه نو بیا موږ ته وایي ته هم داسې کوه موږ ته وایي ته هم داسې کوه که نه ته خو پې جذباتي کېږي ها جی خجی نو پلاروالی لاړه شاګردي استادي لاړه پیغمبري او امتی کتاب لاړ راغی او دا جدید دنیا د لعنت دی په داسې جدید نظام او لعنت دی په داسې تعلیم دا تعلیم دی خجی دا سیستم او دا نظام ټول د شیطانت نظام دی خجی او مسلمانانو د خپل تعلیم بری ښکاري او هغه ته وایي ته ټیک لګي سلام علی موسی و هارون انا كذلك نجزي المحسنين بشک موږ داسې بدله ورکوو خلکو ته چې ښه عمل کوي انهما من عبادنا المؤمنین بشک دا دواړه زموږ د مؤمنانو بندګانو نو و ان الیاس لمن المرسلین او بشک الیاس علیه السلام هم د پیغمبرانو نو الیاس علیه السلام د داود علیه السلام نه وروسته پاتې شوی دی د داود علیه السلام نه وروسته راغلی دی او د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام نه بعد چې د بنی اسرائیل د حکومت په دوه حصې تقسیم شو نو دغه زمانه کې بیا په دې کې یو اخی اب یو بادشاه راغلی دی اخی اب پوهېږي په خبره باندې نو هغه بت پرست شوی و یو بت پرسته ښځه یې کړې وه ځان له نو د هغې په وجه باندې دی هم بت پرست شوی او دا بعل چې کوم بت و د دې بعل دا عبادت او بندگی به کوو او دی راوړی خپل مرکز ته خپل ځای ته خپل کور ته خپل خوا و شاته او د دې باره یو باقاعده یو بتخانه جوړه کړې وه د اسرائیلو د دې سامرا په ریاست کې دا د سامرا ریاست دا دوه ریاستونه و که نه یو مشرقي او یو مغربي نو دا حضرت الیاس علیه السلام الله تعالی په دغه وخت کې پیغمبر کو چې کله به دی د بعل بت بندگی کوله او د اسرائیل او د بنی اسرائیل چې دا کوم بادشاه دی اخی عبد به دا بندگی کوله او د بهر حال ډېر زیات پر تورات کې د تذکره هم په دې معنا باندې راځي چې دی وایي چې زما په مرګ پسې راپسې دي پرېږدي مې نه ما وژني ډېر خلک یې وژلي دي ما هم وژني نو دا الیاس علیه السلام دیته د توحید دعوت ورکو او ورته وی چې د بعل بندگی مکوي بعل څه ته وایي د بندگی به پر روم پر شام فلسطین اردن او په دې علاقو کې به کېده او دغلته خو بیا د دې اخی اب په سرکاري سرپرستۍ کې بندگی کېده
حالانکه د ځان ته داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام وارثانو کې ځان شماره. نو الیاس علیه السلام دته او د قوم ته د توحید دعوت ورکړو. اذ قال لقومه چې کله د خپل قوم ته ویلي دا بني اسرائیلو الا تتقون تاسو د خدای نه ولې نه یریږئ اتدعون بعلا آیا تاسو بندګي کوئ د بعل. بعل څه ته وایي؟ بعل خاون ته وایي، بعل مالک ته وایي. په پښتو کې چې د ښځې دپاره خاون ته خاون وایي نو په دې وجې ورته وایي، خو سړی خو د ښځې مالک خو نه وي. خاوند ورته په پښتو کې ویلی کېږي، خو سړی دپاره ښځه مملوکه خو نه ده، وینځه خو نه ده چې دی مالک دی. خدا خو د الله تعالی یو نظام دی، نو د مشرۍ او د کشرۍ یو نظام دی، نو سړی د کور مشر کړی دی. خدا معنا خو نه ده چې دا ښځه مملوکه ده او دی مالک دی، مالک خو نه دی. اتدعون بعلا آیا تاسو رابلې او بندگی کوي د بعل. د بعل معنا مالک، غلام، آقا، مالک، آقا. وتذرون احسن الخالقین او پرې دی هغه ذات چې هغه بهتر پیدا کوونکی دی. پیدا کوونکی بل څوک نشته، خو دعوې خو کوي که نه چې مونږ پیدا کوونکي یو. او د خلق معنا یوازې د نشنه شته کول نه دی، بلکې د خلق معنا جوړول هم دی. انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر، انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر. عیسی علیه السلام چې وایي جوړو ما، نو جوړو ما. اخلق په معنا ده اجعلو، جوړو مې. خجی وتذرون احسن الخالقین او تاسو پرېږدئ هغه بهتر پیدا کوونکې الله چې الله تعالی دی. ربکم ستاسو رب دی، ورب آبائکم الاولین او ستاسو د پخوانو پلارانو مشرانو رب دی. فکذبوه نو دي دروغجن وګڼو دی خلکو دی بعل والو فانهم لمحضرون. نو دی به د الله تعالی په دربار کې حاضرېږي، دا پیش کېږي، به د مجرم په حیثیت به پیش کېږي. الا عباد الله المخلصین، سوا د الله تعالی د بندگانو نه چې هغه خالص کړی شوي دي. وترکنا علیه فی الاخرین او پرېښود موږ د ده په باره کې په وروستنو خلکو کې څه خبره؟ سلام علی الیاسین، سلام دی وي په الیاسین باندې. ګوره الیاس او الیاسین نو دا عجمی لفظ دی. نو د عجمی لفظ چې عربی ته راشي نو هغه بیا په مختلفو طریقو استعمالیږي. نو دا د دې خبرې دلیل چې دا لفظ نه دی، دا لفظ عربي نه دی. لکه مثلا تور سینا او تور سینین وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن او والتین والزیتون وطور سینین. نو تور سینا هم ورتوي، تور سینین هم ورتوي. پته ولګېده چې دا تور لفظ او سینا او سینین لفظ دی دا عربي نه دی. نو الیاس هم عربي نه دی، نو الیاس هم ورتوي او الیاسین هم ورتوي. جبریل لفظ عربي نه دی، نو جبریل هم وایي، جبرائیل هم وایي، جبرائیل هم وایي. دا مطلب شو. نو دا الفاظ عربي نه دي. خجی سلام علی الیاسین، سلام دی په الیاس علیہ السلام. انا کذالک نجزی المحسنین، موږ داسې موږ بدله ورکړو ښه عمل کوونکو ته. چې ګوره ورته داسې بدله مو نه ورکړه چې دا سلام هم د هغه سره بلکل د دې نوم حصه کړ. انه من عبادنا المؤمنین، دی زموږ د بندګانو نه دی چې کوم مؤمنان دي. وان لوطا لمن المرسلین، بېشک لوط علیه السلام هم د پیغمبرانو نه و. اذ نجیناه واهله اجمعین، چې کله موږ د اخلاص کړو د بال بچ ټولو. الا عجوزا فی الغابرین، سوا دا بوډۍ نه چې په وروسته پاتې کېدونکې وه. هغه د هغه خپل قام سره پاتې شوه. وایي زه د دې ځای نه چېرته نه ځم، وایي زه د دې کلي یم د بل خوا نه ځم. نو لوط علیه السلام دغلته د دې سدوم کې واده کړی و که نه، نو دا ښځه د دې سدومیانو خپله وه، د دوی د قبیلې نه وه. نو چې دی ته راته وایي چې زه خو ځم، ما ته خو خدای پاک وایي ته هجرت وکړه، په دې قام عذاب راځي. نو هغې ته هسې هم وایي چې دا به پاتې کېږي، خو هغې په خپله هم وایي زه نه ځم، زه خو د دې کلي یم. نو به د هغې کلي سره غرقه شوه. وایي د قام سره غرق ښې، نو هغه دغه وه، د قام سره چې غرقه شوه. پښتو کې هم دلته خلک قصې کوي، د قام سره غرق ښې. خجی اذ نجیناه واهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، بیا موږ تباه کړه وروسته پاتې کېدونکي. وانکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل، او بېشکه تاسو تېرېږئ د دوی په دې کلي باندې مصبحین د سبا په وخت کې، وباللیل او د شپې، کله د شپې کله د سبا. او په دې شام ته چې تاسو ځئ نو په لاره کې دا د صدوم د اردن علاقه ده، دا د صدوم
دا هغه کلی او دا هغه اثرات تاسو وینئ هغه بحر مردار هم تاسو وینئ هغه مردار چې ګنده بوی تخیږي چې پایې کې دنه چرته مې او چینده خاو چرته پکې څه شی کټسيري مټسيري پکې نه هیڅ شی پکې نشته دا ډډ سي نه دا بحر مردار د کې شی نشته د کې څه شی ډوبېږي نه بس او کې دنه د عذاب اثرات پکې موجود دي دنه چې کلی پکې ډوب شوی دي نو دا هغه نشانه دنه په دې وبو کې دنه نشان دا پکې پرتی دي افلا تعقلون آیا تاسو دومره د عقل نه کار نه لې په دې لار زه راځي او دې ته سوچ نه کوي چې دا قوم ولې تباش وان یونس لمن المرسلین او بشک یونس علیه السلام هم د مرسلین نه د پیغمبرانو نه ده اذ ابق دام په نینوا کې دا بابل علاقه نه د عراق نینوا یا نینوا دې کلی کې دې علاقې کې یونس علیه السلام الله تعالی پیغمبر کړل خجی اذ ابقى الى الفلك المشحون چې کله به اجازه لاړ او خطا کشته ته چې کومه کشته ډکوا ابقا اباق د خپل مالک د اجازت نه بغیر تلو ته وي اصل خبره دا خبره خروس مخکې سورته یونس کې تیر شوی دال تډیر په تفصیل باندې اول ته خلکو ډیر ډانګي مانګي موالدي را والدي وایي په خبره باندې ساجيباجي به قسم خلکو کړی دي خو ساده مسله دا چې یونس علیه السلام الله تعالی د نینوا ته لګلو نو بیا خبره خلکو نه منله نو آخر الله تعالی وی چې په دې قوم عذاب را لېګم نو یونس علیه السلام خلکو ته وی چې عذاب برازي او عموما دا شدا چې الله تعالی درې ورځې مهلت خلکو لور کوي تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلك وعد غیر مکذوب نو یونس علیه السلام انتظار وکړو نو چې په درې ورځ باندې دې پوښي چې درې ورځې انتظار به بیا به عذاب راځي نو یونس علیه السلام د الله د اجازت نه بغیر د کلی روان شي چې په دې کلی کې سم عذاب راځي نو زه دلته څه کوم حالانکه یونس علیه السلام له پکار داوا چې سو پورې الله تعالی وتنویل نو هغه پورې بنزي هجرت په پیغمبر کوي خدای الله تعالی په وینا بکي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هجرت کو او خلکو ته وی تاسو زه مدینه منوره ته خلک لېګل خو په خپل نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وی چې ما تاسو پورې الله تعالی نه دی ویل زه هغه پورې نشم تللی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زبتا سره زم بس سیدا چې کله ما ته حکم وشو بیا ما دواړه یو ځای چې بیا حکم وشو نو بس بیا روان نو د هر پیغمبر طریقه دا ده چې الله تعالی ورته سو پورې ویلی نه نو هغه پورې بده په دې کلی کې ناسي او چې الله تعالی ورته وی نو دا چې قران ته ولیدو چې فاسر باهلک بقطع من الليل لوط علیه السلام ته وی چې تزا نو علی روان شو نو یونس علیه السلام په دې خیال روان شو چې خو غر کې نو څه کې خدا غوړه ځدن نو دې روان شو بلاره کې دا فرات کې یا په بل دریاب کې غالبا هم دغه فراتو یا دجله وا نو چې په هغه کې کشته کې سور شو چې زم چته نو چې په کشته کې سور شو نو یا دا وا چې هغه کشته والو وی چې را دا کشته ګوره ډوبېدو واله او دا څه اندازه لګي چې دا زمون طریقه د پخوانه دا چې په دې کې یو داسې سړی راغلی چې هغه غلامي د خپل مالک نه تښتېدلی نو دا کشته ډوبېږي نو بای یار مونږه مړو به دا ټولو کوم سړی ځان د ښکارا کی نو بس هغه اخر نه کېده نو بس بیا پکې خسنه وګنو خسنه د یونس علیه السلام راووت ټیک شو چا وی چې نه خبره دا و چې کشته ډکه او دی وی چې لکه یو کس کم از کم قرباني وکړي د باقي کسانو لپاره یو کس دریاب ته ودانګي او قرباني وکړي د باقي خلک بچ شي نو بس یونس علیه السلام به دا قرباني بزو کوم نو یا دا چې بیا خپل او یا دا چې قران دا وی چې هغه ورته وی چې نه ته ولې دا قرباني کې ته ډېر خسړې ښکارېږي نو ته مکه بل سړی بچ ته کېو بیکار هم سړی به وګوره هغه به وی بیا وی ځون په دې باندې به خسړې وکړو نو خسړې به په مخه د چاره وخته د یونس علیه السلام راوخته نو بعد یونس علیه السلام دریاب ته ټوپ کړو چې ټوپ یې کړو التمایو نو بس مې په خلکو چې مې په خلکو نو مې په خېټه کې و سونه وختو د الله تعالی ته علمي سار پور مازیګر پورې و د ماسوتنه پورې و د سبل ورځې پورې و دوه ورځې و درې ورځې و اپتاو دا وس الله تعالی ته علم دی بیا بهر حال مې ته الله تعالی حکم کو چې دا وس د غاړه ته واچو نو هغه غاړه ته توکو چې توکو نو التکې د کمزور شي او سقیم غریب ګډوډو طبيعت او مزاج او وجودم خراب او وجودم نرم شي نو الله تعالی الته په یو داسې ونه را زرغونه کړه چې هغه ته قران وی یقطین نو یقطین څه ته وی یقطین عام هغه ونه ته وی چې هغه زیلې هغه تنه نه
لکه دا ونې چې کومې عامې ونې دي نو دا په خپله تنه ودرېږي. یو دا کدو دی، یو دا کریله ده، یو دا بادرنګ دی، یو داسې قسمه څیزونه دي چې د هغوی جرړه تنه نه چې نیغه ولاړه تنه وي، بلکې دا په یو بل څیز باندې پرېوځي نو بیا اله. او دا هم پکې علماو لیکلي دي چې داسې چې دا زیلی کوي او خیږي نو دا هغه زیلی د دغه نه تاویي. ته ولې داسې اندرپایي غوندې جوړه کړه نو دا کدو چې پې خیږي نو هغه هلته ول د هغې نه ځان دغه یو پړوی نه یا پاټکې چې ورته وایي دغه پاټکي نه هغه دغه راتاو کړي داسې هغه خپل هغه نو ځان بیا داسې مضبوط کړي نو بیا ورو ورو خیږي. دا پخه مضبوطه ولګوي نو بیا خي دله هم الله تعالی یو پوهه خو ورکړې ده. خبره باندې پوه شئ. بعضې علماو لیکلي دي دا د کیلې ونه ووایي کیله به یې خوړم او کیلې دا پاڼې هم ډېرې غټې غټې وي. نو کیله ته خو دا کیله خو په خپله ته نه ولاړئ، کیله خو په یو بل بوټي ور پرېوځي نه، یقطین خو دې ته وایي. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا راغلی دی چې دا د کدو بوټی و. نو موږ ځکه د یقطین ترجمه په کدو سره کوو چې نبی علیه السلام به کدو ډېر زیات خوښ و. عام طور باندې موږ خو کدو کوو دا څه پلان کې سړی څه کدو کریله سړی دی سړی کدو. اصل کې دا کدو ولې د خلکو ته بد ښکاره شوی دی او دا بېوقوفه سړي ته او کمعقل سړي ته کدو ولې وایي. نو دا د پیغمبر د خبرې توهین نه کوي. اصل خبره دا وه چې پخوا به لوښي کم نو دا کدو به یې تش کړو نو دې کې به څیزونه پراته وو. تاسو ګینې پخوانی کور ما ته خپل کور پخوانی یاد دی چې پای کې به دا کدو داسې به پکې زوړه نو څه شی نه به پکې نو کدو چې کوم وکړه دا سپین کدو دا به یې تش کړه داسې نو دې کې بدن د څیزونه پراته وو دا د لوښي په شان به استعمالېده. نو چې سړی وایي چې وایي تش کدوی به د مازغو کې د سشتنه مړه تش کدوی دا هغه کدو یادوي چې دلته په دا خلک یې تش کړي او دغه کړي. دا دغه پیغمبر دغه خبرې توهین نه کوي، دا بېادبي نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا خوښ چې دا او کدو نن باندې په کدو باندې تحقیق شي که دا پیټه کدو او که دا سپین کدو په دې باندې دا تحقیق شوی دی. دا د دماغو دپاره ډېر بهترین شی دی. دا چې ته خورې نو د دې بهترین نتایج دي په هر لحاظ سره. صحت دپاره په سبزو کې د ټولو نه بهترین شی کدو دی. پوهېږې په خبره د هغې جوس وباسس کا هغه هسې په دې خوراک کې بل یو شی پخې نو غوښه او الوګان پخې نو د هغې په دې پکې کدو ور واچوه نو تا ته به پته ولګي څه موده دا وخوره نو تا ته به پته ولګي چې اوهو دا خو ډېر د سړي هغه څنګه چې وربشي دي که نه وربشي دا د سړي نه غم کوزوي وربشي نه دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا عادت و چې چا کره به مړی وشو غم به وشو نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به وله د وربشو شیره پخوله. وی دا وربشي وله ځکه ورکومه چې دا د سړي کې د غم د برداشت قوت پیدا کوي. دا چې پیغمبر کوم څیزونه خوړلي دي نو دا معمولي خبره نه دي که نه. دا په سړي کې قوت نو دا چې دا کدو دی چې دا په سړي کې څه پیدا کوي برداشت پیدا کوي په سړي. نو یقطینو نو دای اوس د دې نه بعد خلکو دا یو اعتراض خلکو دا کړی دی جدید چې کوم ساینسدانان دي په ساینس باندې ساینسدانان نه دي خو هسې الف با تا سا یې زده کړي دي. خبره باندې پوه شئ. نو هغه وایي چې یاره دا یونس علیه السلام چې د دې مۍ په دې خېټه کې دا دومره موده څونه موده پاتې شو که نه لږ پاتې شو ډېر پاتې شو نو دلته خو اکسیجن نه و نو چې اکسیجن نه و نو دا ژوندی څنګه پاتې کېده اکسیجن نه و نو دا ژوندی څنګه پاتې کېده. نو دا هر ماشوم د مور په خېټه کې چې اکسیجن نه وي نو دا څنګه ژوندی پاتې کېږي دا 9 میاشتې چې پکې دا څنګه ژوندی پاتې کېږي. په خبره باندې پوه شو. خو زه یو خبره پرېږده په فروری 1961 کې په اردو ډایجسټ کې یو مضمون راغلی او هغه مضمون حواله مولانا مودودي په تفهیم القرآن کې ورکړې ده چې په 1891 کې په برطانیه کې په 1891 کې په برطانیه کې یو جهاز دی د هغې جهاز نوم دی سټار آف د ایسټ د مشرق ستوری او په دې کې څه کسان ناست دي مچیماران دي مچیماران چې میان نیسي پوه شو په خبره باندې جالګران دي. نو دی دریاب ته ورلل او دی یو مې چې هغه ډېر غټ مې ویل چې ورته وایي غټ مې دی نو هغه سره جګړه مګړه وکړه خو هغه یې قابو نه کړو او هغوی د ده نه یو ملګری په خوله کړو چې د هغه نوم و جیمز بارټلی. نو جیمز بارټلی یې نه په خوله کړو. بله ورځ دی بیا رالل او بیا یې چې وکتو نو هغه مې چې دی هغه مړ پروت و نو ډېر په مشکله باندې دی خپل جهاز ته هغه مې راوخېجو
او چې دا مې خېټه وسیرله نو جیمز بارټلې پکې بټه بټه غړولې بارټلې سیم نو مو کنه نو بټه بټه پکې غړ او دې پکې سونه مو د پاتې شوی وي نو دې پکې تقریبا وای چې 72 غنټې خو 70-72 غنټې پکې دې پاتې شوی نو چې جیمز بارټلې مسلمان هم نه دی او دا چرته کې د معمول مطابق یو خبره ده نو چې الله تعالی جیمز بارټلې د مې په خېټه کې 72 غنټې پاتې کولای شي نو یونس علیه السلام به حیثیت پیغمبر دی او د پیغمبر الله تعالی معجزې ورکي نو دا د معجزې په تور باندې دا په دې کې ژوندې نشي پاتې کولای نو ته په دې باندې ایمان لري نو تا خو یو ظلم دا ونه وي چې هغه بارټلې والا دا ټوله قصه د دروغجن ده نو د یونس علیه السلام په خبره څنګه شک کې نو دې ته چې بیا وی چې په برتانیې کې نه بیا ټیک ده بیا منم بیا صحیح ده ځکه چې ایمان په برتانیې ده چې د انګريزانو طرف نه کوم خبر راشي بیا دې مني خو د الله او د الله د رسول طرف نه کوم خبر راشي نو هغه منلو ته تیار نه وي په خبره باندې پوښوي کنه 60 غنټې وای دا بارټلې په دغه کې پروت په دې هغه نه بعد خاجي وان يونس لمن المرسلين وبشك يونس عليه السلام د پیغمبرانو نو اذ ابق الى الفلك المشحون چکل دې به اجازه لاړو ابقا اباق ستوي حاجی اباق لسان العرب وی الاباق حرب العبد من سیده چې غلام د خپل مالک نبی اجازه ته تختی ولاړ شي زاد المسیر ولوی ابق ترجمه دا خرج ولم يؤذن له خرج ولم يؤذن له لاړو او اجازه وتنو شوه به اجازه لاړو خجی او دا یواز دا نه وی زمونږ د اردو مفسرین هم دا وی مولانا اشرف علی تھانوی لیکلی دی په خپل بیان القرآن کی وی اور سفر کے لیے ہمارے حکم کا انتظار نہ کیا سفر کو خو زمونږ د حکم انتظاری ونکو مولانا شبیر احمد عثمانی په تفسیر عثمانی کی په اردو کی لکھی وی حکم الہی کا انتظار نہ کیا حکم الہی کا انتظار نہ کیا امام ابن جوزی وی تاتماوی زاد المسیر خرج ولم يؤذن له اذ ابق الى الفلك المشحون چکل دے بی اجازت لاړو او اخطو کشته ته چې کوم ډکوا نو چې ډکوا نو بس بیا خو ډوبېده نو بس بیا نو فصاهما نو د خلکو سره پکې خسنه پکې وکړو فکان من المدحزین نو دې دا کسانو نه چې په خسنه کې فعل راغله مطلب دا دی چې خسنه وبېل خبره باندې پوښی کړه مغلوبین بالقرع خسنه د دراوخه ته چې تبس کېږي سین تبدان وبو تبدان نو چې وی رانګل نفلتقمه الحوت نو په خلق ده نوړې کده التقما لقمه کو نوړې کو غونډ تیر کو فلتقمه الحوت نو مېده پغون مېده نوړې کو د نوړې پشان تیر کو وهو ملیم او ده قابل د ملامتیاو ملیم ځان ملامت کوونکې وو اصل کې د علامه یلیم معنا دا ده علام الرجل فعل ما يلام عليه وان لم يلم کار دا شی وکړه چې کار د ملامتیا وو اگر چې چا وته ملامت وي او نه وي دا جدا مسله ده خو ملیم معنا دا ده چې کار دا شی وکړه چې کار د ملامتیا کار نو ده خو په خپل په دې پوه دي چې دا د ملامتیا کار مې کړی دی کنه ځکه چې بی اجازه ته ولې راغلی علام الرجل ابن جریر وی علام الرجل اذا اتى ما يلام عليه من الامر وان لم يلم وهو ملیم او د داخل په ملامتیا کار دا شکړو چې کار د ملامتیاو فلولا انه كان من المسبحين کدا نوې دا خبره چې د وو د پخوانه د تسبیح وونکنا یواز دلته د مې په خېټه کې تسبیح نه ویلا د دې نه مخکې د تسبیحات وي نو هغه مخکینی تسبیحات مو دلته بیا وی نو الله تعالی دا غي په نتیجه کې آزاد دا معنا نه چې مخکې نه وي او چې دلته کې عام خلک خدا ترجمه کوي کنه چې د تسبیح پس کې ویلا
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د مې په خېټه کې وي. نه قرآن وی انه کان من المسبحین، د پخوانه د مسبحین نه وو. دغه یو کار داسې کړی و چې دا د ملامتیا کار و، بې اجازه ته تللی و. ورنه د دې معنا دا نه ده چې دا د نور کارونه دا و چې هغه تسبیح به وي، د الله تعالی تسبیحات بیانوي، او د هغې نتیجه دا وه چې الله تعالی بیا د دې نه بچم کو. فلولا انه کان من المسبحین، که نه وی دا خبره چې دی و د تسبیح کوونکو نه، د پخوانه د تسبیحات کول، د پخوانه به د الله تعالی یادو، د الله تعالی ذکر به کو. په خبره پوه شوې که نه؟ د الله تعالی ذکر به کو. نو للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، نو د به تېر کړی وی په خېټه د دې مئی کې وخت تر د هغې ورځې پورې چې دا خلک راپورته کېږي. دا مطلب یې نه دی چې دا مئی به هم د قیامته پورې ژوندی وی، خو مطلب یې دا دی چې دا به د قبر وبس، څنګه چې د قبر نه خلک راپاشي نو دی به بیا د دغه ځای نه راپاڅېدی، بس دا به د قبر شوی وی. فلولا انه کان من المسبحین لبث فی بطنه، د په دې خېټه کې به وخت تېر کړی وی د ورځې د قیامته پورې، دغلته به مړ وی او د دی نه به بیا په قبر کې راپاڅېده به د قبر. نو فنبذناه بالعراء، موږ دی ویشته بالعراء په یو خالي میدان باندې، وهو سقیم، او حال دا دی چې دی کمزوری و، کمزوری شوی و، طبیعت خراب شوی و، وجود خراب شوی و. ځکه چې په مئی کې دننه نو مطلب یې دا دی چې هغه وجود هم داسې اوبړی شوی او کمزوری په اوبو کې چې ډېر وخت خپل لاس کېږدي نو الله داسې سپین شي که نه، نو داسې د ده دا وجود هم داسې کمزوری شوی. وانبتنا علیه شجرة من یقطین، او را زرغون که مونږ په ده باندې یوه ونه یو بوټی من یقطین، زیلې والا، یعنی د کدو بوټی. نو زیلې والی لفظي ترجمه ده، او یقطین معنا کدو که مونږ کوو نو دا دغه حدیث په بنیاد باندې کوو چې نبي علیه السلام وایي چې دا زما ځکه خوښ دی چې دا زما پر اور زرغون شوی و. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، او مونږ ولېږو دا موسی دا یونس علیه السلام دومره خلکو ته الى 100,000 یو لاک کسانو ته، او یزیدون یا ردین زیاتو ته. نو څه مطلب دی چې خدای پاک ته نعوذ بالله تعداد نه معلوم چې زرو که زرو یو لاک وکړه یو لاک نه زیاتو، نه مطلب یې دا دی چې دومره خلک وو چې چا ورته کتل نه وی به چې یا یو لاک دی یا د یو لاک نه لږ زیات دي. تا ته ما وی الله تعالی کله کله چې خبره کوي نو د دې انسانانو په انداز کې خبره کوي چې دوی ورته په کوم انداز کې ګوري. وجدها تغرب فی عین حمیاتنا، دوی چې ورته ګوري نو نور په خټه کې پرېوځي. نو داسې، او دا مطلب دی چې آیا یو لاک کسانو، نو دا یو لاک کسان پکې هغه و چې دا عاقلان بالغانو، او یزیدون دا هغه و چې هغه ماشومان او هغه تلاواړو. خجی دا مطلب شو. بل دا چې دا ارسال خدا سے نو کنه چې دا په یو وخت کې، په یو وخت کې لګو بیا ډیرو بیا کمېدو زیاتېدو. فآمنوا، نو د ایمان راوړو، فمتعناهم الی حین، نو موږ دې له فایده ورکړو د یو وخته پورې، د یو وخته پورې فایده. او دا د یونس علیه السلام دا قوم چې دی دوی باندې الله تعالی بیا راغلی عذاب د دې نه څه کړو لرې کړو. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناهم الی حین، راغلی عذاب ته الله تعالی لرې کړو. هغې چې کله عذاب راغی نو هغې سره چغې کړې چې هلکه یونس علیه السلام ګورئ. نو یونس علیه السلام خو نو چې نو نو بیا دا ماشومان او دا بچی او دا زناور او دا هر څه دا د میدان ته راغی او چغې سوغارې شروع کړې. شابه خبره باندې پوه شوې. نو چغې سوغارې شروع کړې نو الله تعالی پې رحم وکړو او توبه ولا قبول کړه. فمتعناهم الی حین، ولدی فایده ورکړه تر یو وخت مقرره پورې. فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون، نو بیا د خلکو نه تپوس وکړه چې د رب دپاره لونه دی او د دې دپاره زامن دي. دا یو بل مضمون شو. آخر دعوانا